دا د فتورنی سلی ولې خاصه کړه د فتورنی په خبره پوه شو د الله الا علی الذی اغا الله فطرنی یعنی خلقنی چې زی پیدا کړم داسې ولې ونه ویلې چې الا علی الذی احیانی الا علی الذی یمیتنی الا علی الذی یرزقنی یا رزقنی یا یغفر لی یا یدخلنی الجنه ډیر سلی کې دي چې الله ډیر صفات دي خو دلته دا د فطرنی سله ذکر کړه چې فطر په معنا د خلق دی نو دوی به دا د خلق نسبت شرکاو ته نه کولو د الله نور صفاتو کې به خپل بوتان شریکول خدا د خلق په صفت کې به بوتان د الله سره نه شریکول خلق صفت به الله ته خاص کول د خلق صفت نور صفاتو کې به د الله سره شریکان ټاکل خو د خلق په صفت کې به د غیر الله د الله سره نه شریکول الله پاک په یو ځای کې فرمایي لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کته دوی ته وایي چې اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړی دي نو دوی به وایي چې الله نو د دې خلق په صفت کې د الله سره غیر الله نه شریکولو یو خو د دې وجه نه دا د فطره سره ذکر کړه بل سره ذکر نه کړه دویم دا ده چې ټیک ده د الله ډیر صفاتونه دي او په موږ ډیر نعمتونه دي خو اقدم النعم هغه د خلق نعمت ده او ټول نعمتونو کې مخکنی نعمت هغه د خلق ده نو ځکه د فطرنی دا سله ورته ذکر کړه او درې مداده چې په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې زه تاسو د مزدورۍ نه بیغمه یم ځکه زه تاسو نه یم پیدا کړی چې تاسو نه مزدوري وغواړم زه الله پیدا کړم زما رزق په الله دی نو دې مزدوریانو ته زه ضرورت نه لرم چې په تبلیغ باندې مزدوري والم افلا تعقلون معطوف علیه مقدر دی اتغفلون فلا تعقلون آیا تاسو غافل یې او نه پوهیږئ په دې چې الله یو دی ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم افلا تعقلون نصيحه من لا يطلب عليه اجرا مفعول به ورته مقدر کا آیا تاسو د هغه چا په نصیحت نه پوهیږئ چې هغه تاسو نه مزدوري نه غواړي نو دا مې درته تعقلون متعدی کړو او کلازمی کوي نو دا به معنا دی افلا تعقلون یا عقل نه لري جاهلان یې ويا قوم استغفروا ربكم پدې پوه شو کنه ويا قوم او ای زما قوم استغفروا ربكم بخنو غواړي د خپل ربنا ثم توبوا الیه بالله توبه وباسي دې کې مخکې درته توجیه وکړه استغفروا ربكم پدې کې تخلی عن الرذائل ده بخنو غواړي د شرک نه دا تخلی عن الرذائل ثم توبوا الیه بالطاعه بی الله ترجو بالطاعت کوي دا تحلی بالفضائل شو یرسل السماء علیکم مدرارا راوبلیږي الله پاک پتا سو باندې السماء یعنی المطر باران لکه بل ځکه اذا نزل السماء بارض قوم رضی اذا نزل السماء بارض قوم التسماء په معنا د مطر ده راوبلیږي باران علیکم پتا سو باندې مدرارا شیبا یعنی کثیر الدر متتابعه ډیر براوري یو د بل د پاسه مدرارا د مفعال وزن د مبالغه د پاره دی ويزيدكم قوه او الله ته توبه وباسي یو خو به باران در باندې ورووري دویم دا چې زیات بکی تاسو ته قوتن طاقت یعنی حز الى قوتكم یعنی مضموما الى قوتكم قوتا مضموما الى قوتكم د دې معنا د عزا مضموما الى عزكم زیات بکی درته نور عزت چې ستا بستاسو د پخوانی عزت سره یو ځای شوی عزا مضموما الى عزكم او بعض علما فرمایي چې د دې نه مراد د هغه اموال او بنین دي چې الله پاک ذکر کوي و يمددكم باموال و بنین ځکه دنیوي عزت په دې باندې راځي او درېم معنی دا د امام الضحاک ذکر کړی دا چې قوتا مضموما الى قوتكم د دین الخصب پر احسالی مراد ده او اکرامه فرمایي چې دی قوتا الى قوتكم نو ولد الولد نوسی مراد دی او بعض علما فرمایي چې قوت الجسم مراد ده بعض مفسرین وایي چې قوت الاولى دا په ایمان کې ده او قوت الثانی په ابدان کې ده
ويزيدكم زیات به کی تاسو ته قوت ایمانی چې دا قوت ایمانی به مضموم وي الى قوتکم قوت جسمانی تاسو ته یعنی ته قوت ایمانی سره به قوت جسمانی درته در ولا تتولوا یعنی ولا تعرضوا تاسو اعراض مکوئ مجرمین یعنی مسبین علی الجرم حال دا چې همیشه واله کوي په جرم باندې قالوا عنادا دوی ورته د ورستانه خبرې عنادن کولې عنادن ذکر کولې چې دوی ورسته معجزې غوښتي دي او هر پیغمبر ته الله دومره معجزې ورکړي دي وما من نبي الا وقد اوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر دومره معجزې الله پیغمبر ته ورکړي هر پیغمبر ته چې د امتیانو د تصدیق او د یقین لپاره کافی دي خو بیا هم دوی معجزې نور هم غوښتي نو دا عنادن وي یهود ما جئتنا ببینه تا مون تراتل نه دي کړي ببینه یعنی بدلیل واضح واضح دلیل دې مون ته په توحید نه دراوړي وما نحن بتارکی آلهتنا او نه یو مونږه بتارکی آلهتنا بتارکی عبادت آلهتنا پرې خودون کې د عبادت د الہو عن قولک عن د سببیت د پاره ده یعنی بسبب قولک په سبب د ویناستا مونږ عبادت د خپل خدایانو په سبب د ویناستا نه پریدو د وینا نه تعبیر په قولک باندې وکړو یعنی دا صرف د خلی وینا د دلیل نه لري نو عن په معنا د بعد سببیت کړو او یا دا جاری مجرور د عن قولک دا تر محذوفه پورې متعلق کا او هغه محذوفه چې صادرین ده هغه د تاریکی د ضمیر نه حال واقع ده ما نحن بتارکی آلهتنا من نه یو پرې خودون کی د عبادت د خدایانو صادرین عن قولک صادرین یعنی راجعین حال دا چې موږ رجوع کوونکیو د صدر نه په معنا د رجوع ستا د وینا وما نحن لك بمؤمنین او نه یو مونږه ستا د پاره ایمان راوړونکي ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ستا په باره کې مونږ بل وینا نه کوو ان نقول قولا دلته مقدر کې استثناء مفرغه ده مونږ بل وینا ستا په باره کې نه کوو الا اعتراك یعنی اصابك مگر دا وینا کوو یعنی الا قولنا اعتراك دلته قولنا مقدر مخکم قولا مقدر إن نقول قولا إلا قولنا إن نقول قولا إلا قولنا مستثنى منه حذف أو مستثنى حذف دا اعتراك دا مقولة دا قائم مقام دا مستثنى ودا مستثنى منه إن نقول قولا إلا قولنا مگر دا وینا من درتکو اغا مقولة شيدا اعتراك يعني أصوابك چتا ترسيدلی دم تا ته رسول کړی دي یعنی اصحابک تا ته رسول دي بعض الہتنا بعض الہو زمونږه څه شي درته رسول دي بعد تعدیت ده بسوء یعنی بجنون تا ته لیونتوب در رسول دي ته زمونږ بعضی بوتانو لیونه کړي بعضی بوتان ذکر کړو د خپل بوتانو تعظیم کوي چې دا بعضی کافی دي ستاده لیونتوب د پاره چې زمونږ بعضی بوتان تالیونه قال نوح علیہ السلام ورته فرمایل چې الہتکم لا تضر ولا تنفع استاسو بوتان نه چاته نفع رسوي شي او نه چاته ضرر رسوي شي انی اشهد الله ز الله گواکم واشهدوا او تاسو گواهان اوسئ ها انی اشهد الله دا جمله خبریه ده واشهدوا دا جمله انشائیه ده عطف د انشائی په خبری بعض علما ورته جایز وایي او بعضی علما ورته جایز نه وي نو دلته به اقول پکې مقدر کوي چې واقول واشهدوا زدا وایم چې تاسو شاهدان اوسئ او یا دا وایي چې شهادت د الله انشائیه ده اگر چې په صورت ته خبر کړه انی اشهد الله دم جمله انشائیه ده معنا واشهدوا تاسو گواهان اوسئ انی بریء مما تشركون دا ما موصوله ده یا مصدریه ده زه بیزار یم ستاسو د شرک نه انی پدې کې د دوه فعلین تنازع ده اشهدو او واشهدو اشهد الله گواکم پچی گواکم انی بریء واشهدو انی بریء
انی بریء دا مفعول به ده د دوو فعلین متعدیین نو وروسته ذکر شوی ده نو د دواړو فعلین پکې تنازع ده هر یو ته چې تحمل ورکړي د بل دپاره به مقدر کړي ومن دونه دا متعلقه د تشرکون پورې ده مما تشرکون من دونه زه بیزاره یم د هغې نه چې تاسو شریکوئ من دونه ما سوا د الله نه فکیدونی دا جزا ده دپاره د شرط مقدره یعنی ان کان لآلهتکم قدرت کستاسو د خدایانو دپاره څه قدرت وي فکیدونی نو بیا زما په خلاف تدبیر جوړ کړئ ما ته فریب جوړ کړئ جمیعا ټولو یعنی ټول خدایان هم را جمع کوي بعضې مه را جمع کوئ تاسو خو ویلو چې زموږ بعضې خدایانو تلې ونې کړی نو که دا چېرته خدایان زه دا یو نه دا بعضې نه ټول را ټول کوي ثم لا تنظرون بیا ما ته مهلت مه راکوئ نو که په ما زور ورسېدو نو ټیک ده دا ستاسو خدایان به بیا په حق وي او که په ما زور ونه رسېدو نو بیا په دې پوه شي چې دا ستاسو بوتان خدایان نه دي چاته نفع او ضرر نشي رسولی انی توکلتو دا تعلیل ده لنهي ضرهم چې دوی ما ته هېڅ نقصان نشي راکولی ځکه بېشکه زه چې یم توکلتو علی الله ربي ما توکل کړی دی په الله باندې چې زما رب دی او ستاسو هم رب دی ما من دابتن دا برهان دی علی عدم قدرتهم علی ضره چې دوی قدرت زما په ضرر باندې نه لري ځکه ما من دابتن نشته دی په دنیا کې یوه دابه نشته دی په دنیا کې من دابتن پښتو کې به څنګه معنا کوو یو خوځېدونکی ژوندی صحیح شه خوځېدونکی ژوندی په ځمکه خوځېدونکی ژوندی په ځمکه ما یدب علی الارض نشته دی یو خوځېدونکی ژوندی په ځمکه الا هو آخذ بناصیتها مگر الله پاک نیونکی دی پیکی د ده لره پیکی خو پېژنئ دلته چې کوم ویښته نو الله یې د دې پیکی نه رانیسي دا کنایه د قدرت کامله د الله نه ده ان ربی یعنی الله دا ټول د الله د کامل قدرت ما تحتی ان ربی بشک رب زما چې دی علی صراط مستقیم په سمه لار دی فان تولوا یعنی تتولوا په دې کې التفات دی زما رب په سمه لار دی ګوره په دې کې تمثیل دی استعاره تمثیلیه ده اطلاع الله علی امور العباد د دینه چې کوم هیئت منتزع دی دا مشبه او من وقف على الجاده فحفظها څوک چې په یو لاره ولاړي او د هغې حفاظت کوي د ده هیئت مشبه به نو استعاره تمثیلیه ده فان تولوا یعنی فان تتولوا نو که دوی مخ اړوي نو جزای مقدره ده لم اعاتب على تقصير الابلاغ فان تولوا که دوی مخ اړوي ستا خبره نه مني نو لم اعاتب على تقصير لم اعاتب مجهوله صيغه لم اعاتب على تقصير الابلاغ ما ته به عتاب نشي راکولی په تقصیر د ابلاغ ولې به نشي راکولی ځکه فقط ابلغتکم ما تقصیر فی الابلاغ نه دی کړی ما تاسو ته رسول کړي دي ما ارسلت به فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ما رسول دي تاسو ته هغه چې زه پرې رالیږلی شوی یم تاسو ته ویستخلف ربي قوما غیرکم دا استناف نحوي دی دوی ته وحید ورکوي استناف نحوي په جواب د سوال مقدره کې نه او یا عطف دی په قد فان تولوا فقد د فعل داخل کا ځکه حقیقت کې هم دغه جواب دی فان تولوا کتاسو اعراض کوي زما خبره نه منئ مخ اړوي نو د فعل داخل کا دا ويستخلف فيستخلف ربي قوما غيركم نور خلق بس تاسو په ځای باندې الله خلیفګان کی تاسو به ختم کی تاسو په ځای باندې نور خلق راولي هغوی به زما خبرې مني ولا تضرونه شيئا هو ضمیر الله تعالی جې دی شيئا په معنا د ضررا قليلا تاسو به بیا ضرر نشي رسولي الله پاک ته ضررا قليلا چې الله تاسو هلاک کړي دا ټول دنیا الله هلاک کی نو الله ته نقصان نه رسیږي چې د الله بادشاہي کم شي ان ربي على كل شيء حفيظ بشک زما رب چې د په هر شي باندې حفیظ دی دا کنایه د مجازات نه ده یعنی الله پاک هر چاته جزا ورکوي ولما جاء امرنا یعنی عذابنا چې کله زموږ عذاب راغلو نجینا هودا موږ نجات ورکړو هود علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه خلکو ته چې د هود علیه السلام سره وو
وکانو 4000 څلور زره کسو ایمان راوړو او بعض علما وایي چې 3000 کسو ایمان راوړو او بعض لا دا وایي چې نه هیڅ ایمان نه راوړو هود علیہ السلام بالکل یوازې والذین آمنوا معه برحمة منا برحمة منا د رحمت نه مراد ایمان دی عبد الله ابن عباس ابن معنا په ایمان کوي او منا صفت د پر د رحمتین دی په اعتبار د متعلق چې کائناتین دی ما دوی ته نجات ورکړو په سبب د رحمت چې هغه زموږ د طرف نه ونجیناهم من عذاب غلیظ او دوی ته نجات ورکړو من عذاب غلیظ د عذاب غلیظ نام دوی ته نجات ورکړو د سخت عذاب نه بذل الله پاک نجیناهم ذکر کو نجینا هودا والذین آمنوا معه ونجیناهم من عذاب غلیظ نو الله پاک د دې نجات ذکر دوزلی کوي د دې وجه دا ده چې په اول کې الله دا بیانې چې سبب د نجات ایمانو سبب د نجات ایمانو او په دې دویم کې الله پاک دا ذکر کوي چې دا انجا چې وا دا انجا د عذاب نه وا اول کې الله سبب د نجات ذکر کړو او په دې دویم کې الله پاک مامنه النجات ذکر کړو چې د څنګه الله د نجات ورکړي په مطلب باندې کوی اول کې الله څه ذکر کړو سبب د نجات په دې دویم کې مامنه النجات چې د څنګه نجات ورکړي دی نو من عذاب غلیظ دا تکرار د دې وجه نه راغلی او یا دویمه توجیه پکې وکړي اول کې انجا من عذاب الدنیا دا او په دې دویم کې انجا من عذاب الاخرت دا لیکن په دې توجیه به اعتراض ده چې په اول کې انجا من عذاب الدنیا دا نجات من عذاب الدنیا او په دې دویم کې نجات من عذاب الاخرت ده نو دا نجات من عذاب الاخرت دا خو په وخت د نزول د عذاب کې نو په دنیا کې ولما جاء امرنا بیا لما جاء امرنا ورسره نه لګيږي امرنا نو عذاب د دنیا مرادو چې کله زموږ د عذاب د دنیا راغلو نو ونجیناه من عذاب غلیظ په دې وخت کې بیا موږ د اخروی عذاب نه دوی ته نجات ورکړو چې کله د دنیا عذاب راغلو حالان چې کله د دنیا عذاب راغلو په دې ټیم کې خو دوی ته د اخروی عذاب نه نجات نه نو په دې دویمه توجیه دا اعتراض دی لیکن تاسو داسې جواب کولای شئ چې دا عطف په مقید دی په نجینا او په قید دواړو باندې دی ونجیناهم نجینا مقید ولما جاء امرنا دا ورته قید نو ونجیناهم دا په دې قید او مقید دواړو ور عطف دی یوازې په مقید نه دی ور عطف نو د قید لاندې نه دی داخل نو مخکنی توجیه هغه کې دې تکلیف ته ضرورت نه و وتلك عاد الله پاک فرمای دغه عادیانو تلک خو اسم اشاره د مؤنث ده او عاد خو مذکر ده کنه نو دا تنیس په اعتبار د القبیله تو سره ده تلک دغه قبیله د عاد په تلک کې اشاره چاته ده تلک کې اشاره ما فی ذهن ته ده او ما فی ذهن خو قریب ده اسم اشاره د بعید ورته مستعمله شو لتحقیرهم دا لپاره د تحقیر د دوی تلک دغه زمون په ذهنونو کې چي دي او بعض علما و چې نه تلک کې اشاره د دوی قبرونو ته ده نو عبارت به په حذف د مضاف ده تلک قبور عاد دا قبرونه د عادیانو دي جحدوا بآیات ربهم دوی کفر وکړو په آیاتونو د رب د دوی باندې دا جمله مستأنفه ده لحکایت بعض قبائحهم بعض قبائح الله پر د دوی را نقلی جحدوا بآیات ربهم دوی کفر وکړو په آیاتونو د رب د دوی وعصوا رسله او د ټولو پیغمبرانو تکذیب وکړو دوی خو د یو پیغمبر تکذیب کړو نو عصیان د هود علیہ السلام دا عصیان د ټولو پیغمبرانو دی نافرمانی د یو پیغمبر نه دا داسې ده لکه د ټولو پیغمبرانو نه چې نافرمانی کړي ځکه صيغه د جمع ذکر واتبعوا امر كل جبار عنيد دوی اتباع وکړه امر كل جبار د امر د هر جبار متعال عن قبول الحق
چې ځان اوچت حسابوي د قبلولو د حق نه. دا یوه معنا. دویمه معنا ده هو الذي يجبر الناس على ما يريدون. جبار هغه چاته وایي چې خلق مجبوري هغه څه ته چې د اراده لري. عنید یعنی معاند للحق، چې د حق سره معاند. واتبعوا دلته د وابیانو یو بل نقطه هم درته ذکر کوم. وابیان وایي د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی. فرق داسې ذکر کوي چې د یو چا خبره منل سره د مطالبې د دلیل نه، د یو چا خبره اومني سره د دلیل نه، نو دې ته وایي اتباع وایي. او تقلید دې ته وایي چې د یو چا پیروي وکړي، د یو چا خبره اومني بغیر د دلیل نه یا بغیر د مطالبې د دلیل نه. خلاصه دا چې په تقلید کې مطالبه د دلیل نه او په اتباع کې مطالبه د دلیل وي، نو دغه فرق ذکر کوي. بیا چې وابیانو ته وایي چې زه ټیک ده دا فرق خو تاسو ذکر کړو د تقلید او د اتباع په مابین کې، دا فرق قرآن کې راغلی که نه؟ وایي نه، قرآن کې خو نشته. حدیث کې راغلی؟ نه، حدیث کې هم نشته. نو چا ویلي دي؟ وایي پلانکي مولا ویلي دي، شوکانی ویلي دي، زیدي شیعه. نو دا خپل تقلید شو که نه شو؟ د شوکانی مسأله دی ومنله او د هغه نه د مطالبه د دلیل ونه کړه. شوکانی خبره دی ومنله او مطالبه د دلیل دی ونه کړه، نو کارغه غول خوري او مخوکه څنډي. د تقلید په خلاف د شوکانی تقلید کوي. ابن القیم صاحب ویلي دي. نو ابن القیم صاحب چې دا خبره کړې، ابن القیم خدای دی که پیغمبر دی؟ نو دا خو نه خدای دی نه پیغمبر دی. ابن القیم ویلم نه دي. د ابن خوازمنداد البصري المالکی نه را نقل کړي دي او هغه بدعتي و. د بدعتي جمله د تقلید او د اتباع د فرق د پاره د یو بدعتي سړي جمله را نقل کړي. ابن خوازمنداد البصري المالکی بهر تقدیر قرآن په دې گواه دی چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق نشته. تقلید او اتباع په لغت کې څه ته وایي؟ پیروي. تقلید او اتباع په لغت کې څه ته وایي؟ پیروي. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په اصطلاح کې د یو چا پیروي بغیر د مطالبې د دلیل نه. صحیح شو؟ دا د چا پیروي چې د کړي بغیر د مطالبې د دلیل نه، که دا مجتهدو دا تقلید ممدوح، که غیر مجتهدو دا تقلید او اتباع مذمومه. نو دواړه یو شی دي. ګوره دې ځای کې واتبعوا امر كل جبار، دوی خو اتباع کړې ده، نو د دې جبار سره څه دلیل او دوی ترې نه څه دلیل غوښته، نو اتباع کړې و، نه دلیل شته نه مطالبه د دلیل شته. نو څنګه تاسو وایئ چې اتباع به دې ته وایي چې په هغې کې به مطالبه د دلیل وي؟ نو دلته د دوی مزاج نه د قرآن خلاف دی، لہذا دلته قرآن نه مني او دلته د شوکانی او د ابن خوازمنداد البصري المالکی پسې ګرځي. نو دوی نه اهل قرآن دي نه اهل حدیث دي، اهل الاهوا دي، د خپل خواهش پسې ګرځي. د اتباع معنا د قرآن موافق، د دوی د خواهش نه خلاف ده. نو دلته ګوره دوی قرآن نه مني. واتبعوا امر كل جبار عنید واتبعوا ولګلې شو د دوی پسې، ولګلې شو د دوی پسې فی هذه الدنیا لعنتا، په دې دنیا کې لعنت، یعنی د الله لعنت د دوی پسې ګرځي. نو ورپسې شو د الله لعنت. بعض علما فرمایي چې دا لعنت مشبع ده، او اغه رجل تبع آخر ليدفعه في مهوات قدامه، یو بل سړی چې د بل سړی پسې ګرځي چې کندې ته وګرځي، هغه مشبع به ده. نو دا تشبیه مضمره فی النفس، استعاره بالکنایه ده. ويوم القيامة يوم القيامة پورز واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، په دنیا کې د دوی پسې ولېږل شو لعنت، او په آخرت کې د دوی پسې ولېږل شو لعنت. الا ان عادا، بعض علما فرمایي چې د دې معنا داسې ده چې ینادي یوم القیامت، د قیامت پورز به داسې اوازونه کیږي چې الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار شي عادیانو کفر کړو په خپل رب، ربهم یعنی بربهم. الا بعدا لعاد قوم هود، خبردار ډیر لري والده د رحمت نه د پاره د عادیانو قوم هود، دا د پاره د تعین د ما هو المراد ده. عاد یو العاد الاولى ده، بل العاد الاخرى ده، العاد الثاني. نو دا العاد الاولى ترنه مراد ده. دا دویم او الى ثمود اخاهم صالحا، دا العاد الثاني ده. نو د تعین د ما هو المراد د پر قوم هود ذکر کړو، یو قوم د صالح علیه السلام. و الى ثمود اخاهم، او مالی گلو سمودیانو تام اخاهم فی القبیلة، د دوی ورور په قبیله کې، فی النسب صالحا،
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم یعنی ابتدأ خلقكم انشأكم من الارض یعنی ابتدأ خلقكم من الارض ابتداء ان تاسو د ځمکې نه پیدا کړی ځکه فانها الماده الاولى اوله ماده چې ده هغه ځمکه ده ماده اوله ځمکه ده مراد حصر ده هو انشأكم الله تاسو پیدا کړی من الارض د ځمکې نه معنا د قصر به پکې راوړی ګوره دا مسندی فعلی ده کنه هو مبتدا ده او انشأ جمله ده خبر جمله ده فعلیه ده ضمیرم پکې ده او هغه ضمیر عمده ده نو دا مسندی فعلی ده اوس دلته دا هو یلی د حرف نفی سره نه ده که یلی د حرف نفی سره وي خو تخصیص بو دلته یلی د حرف نفی سره نه ده نو هم احتمال د تخصیص ته هم احتمال تقوی نو که احتمال د تخصیص کوي د تخصیص معنا کوي نو بیا به قصر قلبي هو انشأكم من الارض دی الله تاسو د ځمکې نه پیدا کړی بل چا نه یې پیدا کړی نو دا به په هغه مخاطب رد شي چې موږ غیر الله پیدا کړی نو قصر قلب شي یا به قصر افراد شي مخاطب معتقد د شرکت دی چې زه الله او غیر الله دواړو پیدا کړی الله پې رد کړي چې نه الله پیدا کړی بل چا نه یې پیدا کړی واستعمركم فيها یعنی عمركم فيها الله پاک تاسو ته په دې دنیا کې عمر درکړو دومره اوږدو عمرونه چې د یو کس به زر کاله عمر واستعمركم فيها یعنی عمركم فيها الله درته په دې ځمکه کې عمرونه درکړو نو استفعال می په معنا د افعال سره کړو یا نو عمركم فيها دای معنا شو دویمه معنا یو کا واستعمركم فيها جعلكم عمارا وسكانا فيها جعلكم عمارا وسكانا فيها الله تاسو وګرځولای آباد او اوسیدونکو په دې ځمکه کې تاسو په ځمکه کې آباد کړئ او په ځمکه کې تاسو اوسیدونکو شوي بهر تقدیر استفعال په معنا د افعال ده او زید ابن اسلم سے فرمایي چې سین د طلب د پاره ده واستعمركم فيها تاسو ته امر په عمارت د دې ځمکه وکړو چې د ځمکه آباد کړئ نو دا اقدار دوی ته قدرت ورکول دا په منزله د طلب ده الله دوی ته قدرت د دې ورکړي چې په ځمکه کې اوسېږي نو دا قدرت ورکول د اوسېدلو په ځمکه کې دا داسې ده لکه طلب د اوسېدو چې د دوی نه کوي په ځمکه کې نو دا قدرت ورکول په شان د طلب فاستغفروه نو د الله نه بخښنه وغواړئ ثم توبوا الیه ان ربي قریب یعنی قریب الرحمه بل ځکه الله پاک فرمایي ان رحمت الله قریب دا الله رحمت چې قریب ده مجیب دا علت غایی ده الله پاک دعا قبلون کې ده بل څوک نه ده قالوا یا صالحون دوی ورته ویل چې یا صالحا قد كنت فينا مرجوا په تحقیق سره وی ته په مونږ کې مرجوا امید کړې شوی یعنی فاضلا خيرا نقدمك ته خو یو خسړې وي مونږ به مخکې کولې یا مرجوا للملك بعد ملكهم تا ته امیدو چې زموږ د بادشاہ د مرګ نه وروسته به ته بادشاہ کېږي او یا مرجوا رجوعك الى ديننا موږ دا امید لرلو چې ته به زموږ دین ته واپس قبل هذا یعنی قبل هذا الدعوه الى التوحید د دې دعوت الى التوحید نه مخکې خو زموږ نور امیدونه اتنهانا ایتم منع کوي ان نعبد ما يعبد آباؤنا د هغه څه نه چې موږ عبادت وکړو چې موږ عبادت وکړو د هغه څه چې زموږ پلارانو عبادت کولو نو يعبدو صيغه د مضارع ده حکایت الحال الماضیه د پاره د حکایت د حال ماضی ده واننا لفي شك مما تدعونا اليه او بشک مون چې یو خامخه په شک یو د هغه توحید نه چې تورتم را بلی مریبن په سخت شک یو قال يا قوم ارايتم يعني اخبروني ما تخبر راکئ ان كنت على بينه ان دغه شک نو او ان د شک د پاره راځي نو دا شک راځي د حقیقت کې مخاطب ته ان لشک المخاطب ان كنت على بينه فچرت زیم على بينه يعني على حجه ظاهره فواضح دلیل باندې د جانب دربنا واتاني منه رحمه او را کړی الله پاک ماته د خپل جانب نه نبوت فمن ينصرني من الله څوک به زما سره امداد وکړي د الله نام
المراد من النصرة لازمه وهو المنع د ینصرونینا یمنعونی مراد ده څوک به ما منع کی من الله یعنی من عذاب الله د الله د عذاب نو یا خو ینصرونی په معنا د یمنعونی سره د استعاره بالتبعیه ده او یا ینصرونی په معنا د یمنعونی سره مگر زوا بلکې متضمن ک معنا د منع لره من ینصرونی یعنی من یمنعونی څوک به ما منع کی د الله د عذاب نه او یا به څوک زما سره امداد وکي مانع من عذاب الله دا امداد کون کې چې د الله د عذاب نه منع کون کې ان عصيته في المساهله في تبلیغ الرساله کزه د الله نه فرمانی وکم فی المساهله فی تبلیغ الرساله نه فرمانی دادا چې زه چوشم پوشي وکم په تبلیغ د رسالت کې فما تزيدونني نو تاسو ما ته نه زیاتوي غیر تقصیر غیر د تاوان نه نو فما تزيدونني غیر تقصیر نو دا خود دې معنا دا ده چې زه په خسران کې يم او تاسو ما ته خسران زیاتوي نو دا معنا خو غیر صحیح ده نو ما تزيدونني په معنا د ما تفيدونني سره ما تفيدونني غیر تقصیر تاسو ما ته افاده نه کوي د بل شي غیر تقصیر ما سوا د تاوان نه ويا قوم هذه ناقة الله اضافت تشریفی ده لکم دا حال ده د آیتن ورست آیتن دا لکم د ورست آیتن حال واقع شوی ده هذه ناقة الله آیتن حال ده د ناقة الله نه او دا لکم حال ده به د آیتن او الحال من الحال بعض علماء ليس بشيء لأن الحال ليس بفاعل ولا مفعول حال خو نه فاعل نه مفعول په اعتراض پوه شو ورما درته ترکیب وکړو آیتن دا ولی منصوب ده تا بس حال ده د ناقة الله نه عامل پکې معنا د هذه ده هذا خو ټیک شو آیتن خو حال شو د ناقة الله نه لکم بیا د آیتن حال ده نو په دې اعتراض ده چې آیتن حال ده فاعل او مفعول نه ده او حال خو یا د فاعل نه یا د مفعول نه نو تا خو د حال نه حال واقع کړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره آیتن ټیک ده د ناقة الله نه حال ده کنه ده صحیح ده او حال حمل په ذل حال نو آیتن په ناقة الله ور حمل ده صحیح شو او څوک چې په چا ور حملي هغه ور سره متحدي نو آیتن د ناقة الله سره متحد ده نو آیتن او ناقة الله د دې دوړو په مابین کې اتحاد ده ناقة الله خو مفعول ده په معنا کې هذه د اشیرو د لپاره په معنا کې مفعول ده نو آیتن په معنا کې مفعول شو ځکه دا متحد د مفعول سره ده او متحد د مفعول معنوي سره مفعول معنوي وي نو آیتن مفعول معنوي ده ناقة الله مفعول معنوي ده ځکه په لفظ کې خو خبر ده خو په معنا کې مفعول به د هذه د معنا د لپاره ده د اشیرو د لپاره مفعول به فزروها نو پرې د تاسو دا ناقه تأکل فی ارض الله تأکل فی ارض الله چې د الله پزمکه کې دا خوراک کی ولا تمسوها بسوء او مرسیږي د ناقیته په تکلیف باندې فیأخذکم عذاب قریب وبنسی تاسو عذاب نږدې قریب یعنی عاجل عذاب دی لا یستأخر عن مسکم بسوء الا 3 ایام تاسو چې دا ناقه زخمی کړه د دې پسې به 3 ورځې بعد راځي فعقروها نو دا فصیحیه د په مقدر دلالت کوي نو دا شی وایي فخالفوا ما امروا به به مخالفت د مامور به وکړو فعقروها نو دا اوخه زخمی کړه فقال نو الله پاک ورته فرمایل تمتعوا یعنی عيشوا نفع واخلي اوسیږي فی دارکم یعنی فی بلدکم وتسمى البلد ديارا لانه يدار فيها خار ته دار ویلې شي دار تاویدو ته وي خلق په خار کې تاویږي را تاویږي 3 ایام 3 ورځې هود علیہ السلام ورته ویلو چې په کوم ورځ تاسو د اوخه زخمی کړه نو په سبب مخونه زیږ بل ورځ بسرش بل ورځ به تور شي او بیا به هلاک شي ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده د غیر مکذوب یعنی غیر مکذوب فيه په دې کې دروغ نه دی ویل شي فلما جاء امرنا چکل راغلو زمون عذاب نجینا صالحا والذین آمنوا معه دا متعلق تر نجینا پورې ده برحمت کی بعد سببیت د پاره ده
نجات مې ورکړو صالح او مؤمنانو ته د سره په سبب د رحمت باندې چې دا رحمتو برحمت کائنة منا یا خود رحمتین د پاره صفت ده یا منا د نجینا پوری تعلق ورکړه فلما جاء امرنا نجینا منا زمون نم ورته نجات ورکړه زما د عذاب نه منا یعنی من عذابنا چې د نجینا پوری تعلق ورکوي نو بیا به حذف د مضاف پکې کوي او کله رحمتین د پاره صفت ګرځوي نو بیا به کائنتین پکې مقدر کوي ومن خزي يوم اذن او ما نجات ورته ورکړو منا ومن خزي يوم اذن نو اولاد ده چې منا د نجینا پورې تعلق ورکړي ښا نجینا منا یعنی من عذابنا موږ ته نجات ورکړو د خپل عذاب اخروی نه ومن خزي يوم اذن او د رسوایی د دې ورځې نه وهو الحلاق بالصيحه په دې ورځ مې رسوام نکړو ان ربک دا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی بشک استرب چې دی هو القوی العزیز هغه قوی او غالب دی واخذ الذين ظلموا او ونول واخذ الذين ظلموا الصيحه ونول ظالمان چیږي الذين ظلموا د دین قوم د صالح علیه السلام مراد دی او وزد ظاهر په زید مزمر په دې کې اشعار دی بعلیه نزول العذاب چې دا د الله عذاب په ولی راغلو علت ورته د دوی ظلم نو الصيحه ونول دوی درچیږي فاصبحوا في ديارهم يعني في منازلهم نو وګرځي د دوی په خپل کورونو کې یا په خپل خاریو کې جاسمین میتین علی الركوب په زنګنونو باندې مړه پراته کألم یغنو یعنی کألم یقیم دا سی ولا کدوی چې نه وسیدلی فيها په خپل کلی کې دا سی تباش کأنه دا په موضع د حال کې ده یعنی اصبحوا جاسمین مماثلین لمن لم یقیم فی مقام قط دا سی مرشو لکه د هغه چا پشان چې بالکل هغه ژوند نه کړي الا خبردار ان ثمود کفروا ربهم ثمودیان چې کفر کړو په خپل رب باندې ان ثمود وزد ظاهر وکړه لزیادت البیان کفروا ربهم د دوی په کفر تشریح وکړه تقبیحا مخکې د دوی کفر را معلوم شوی او تقبیحا بیا په الله تشریح کوي الا بعدا لثمود خبردار ډیر لري والده د الله د رحمت نه سمودیانو ته ولقد جاءت رسلنا جمع ده نو جبريل میکائیل او ملک الموت دا درې ملائکه راغلي ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا بعد ملابست د پاره دا متلبسین بالبشرا دا درې وړه ملائکه متلبس د زیری سره وي دوی د ځان سره زیره راوړو قالوا سلاما دا جمله مستأنفه ده سائل سوال کړو چې ما قالو دا ملائکه چراغ لچی ویلي الله جواب ورکړي قالوا سلاما دوی ویلي چې سلاما یعنی نسلم علیک سلاما مفعول مطلق ده د پاره د فعل مقدره نسلم علیک سلاما سلام کو پتا باندې سلام قال ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل سلام دورته جمله اسمیه ذکر کړه هغه جمله فعلیه ذکر کړي و ځکه الله پاک فرمایي اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها تاسو ته چې سلام وشو نو تاسو خو جواب ورکړئ نو هغه جمله اسمیه ذکر کړي و او دورته په جواب کې فحیوا باحسن منها د دې مطابق ورته جمله اسمیه ذکر کړه چې سلام یعنی سلام علیکم پتا سو دې سلام وي فما لبس نو وخت تیر نکړو انجاء یعنی فی انجاء پدې کې وخت تیر نکړو فی انجاء یعنی فی مجیئه پدې خپل راتلو کې وخت تیر نکړو ګوره انجاء مې درته تقدیر ولګولو د فی انجاء او په فی انجاء کې مې درته تعویل وکړو په فی مجیئه باندې ځن دې تیر نکړو په خپل راتګ کې فی مجیئه په خپل را واپس کېدو کې ځن تیر نکړو وحسب الجار قبل ان وان متورد د انا او د ان نمخ کې د فی تقدیر چې د متورد ده نو په دې تعویل خو پوه ګوره دوه کار مې درته وکړه یو مې فی مقدر کړو او انجاء مې په تعویل د مجیئه سره کړو نو فما لبس فی مجیئه پراتلو کې وخت تیر نکړو او بعض علما فرمایي چې ان په معنا د حتا سره ده فما لبس وخت تیر نکړو حتی جاء تردی چې راتللی وکړو او بعض علما فرمایي
درېمه توجیه چې ان جاء دا فاعل دی نو تقدیر د عبارت بدای فما لبس یعنی فما تأخر ان جاء یعنی مجيئه ان جاء په تعویل د مصدر فاعل کا د لبس د پاره او لبس په معنا د تأخر سره کا درېمه توجیه فما لبس یعنی فما تأخر ظن شو څه شي ظن شو ان جاء یعنی مجيئه اگر واپس کېدل ظن نشو د اخیری معنا چې د ابو حیان نحوی مختار ګرځولې ده په بحر المحیط تفسیر کې چې د دې خپل توجیه ده چې لبس په معنا د تأخر او ان جاء په تعویل د مجيئه سره فاعل د پاره د لبس یعنی ما تأخر مجيئه را واپس کېدل ځن نشو ان جاء بعجل بعد تعدیت د پاره ده راتلل یعنی مجيئه بعجل دا ځن نشو حنیز یعنی سمین چې چاغو دا داسې سخیو داسې عجلو حنیز څه معنا یعنی سمین او د عبد الله ابن عباس معنا داسې د ورید شوی دی ملمنو ته راوړو عجل ورید شوی خوسه ورید شوی سخی د په وخی ورته وریتی کړی وي او دی ملمنو ته راوړو فلما را ایدیهم نو پدې کې یو ادب دی چې د ملمنه تپوس مکوه چې څه خوري خو به چې ملمه در تراغلو چې څه دی خوخه یا ورته تیار کا کده ترینه تپوس کړي وي نو هغه ورته دا اول نه ویلې چې موږ خوراک نه کوو خو د تپوس ونه کړو اول نه ورته لاړو کور ته زر زر اسخه ټوټه ټوټه کړو وريتي کړو دي ته سمدستي را ورسولو نو یو ادب دا دی چې د ملمه چې څه وکوي تپوس بنه کوي بس خپل شی یو ادب دا دی دویم ادب د بالمد پاره دا دی چې خپل شی ورته تیاروي د ابراهیم علی السلام په کور کې د دینه بل خشه نه د دویم ادب دریم ادب دا چې قوت لا يموت ورته نه تیاروي د خوراک نه بزیات ورته تیاروي دا دریم ملمانو د ورته یو سکه تیار نو د دوی د خوراک نه ډیر شی ورته تیار اسنه چې ملمته دی وړو کې پلیټ کې پنجابي پلیټ کې ترخریا چولی وي هغه به خپل شرم هم بینی مخوري نو ډیر ورته تیاروي دا دریم ادب یو بل ادب را نه پاتې فما لبس ان جاء بعجل حنید راتللی وکړه دوی ته په خوشي باندې حنید یعنی سمین او یو ریت شوی خوسه دی ورته راوړو فلما پدې کې بل ادب دی ملمته قتل چې دی اوس خوري کني خوري نو داسې بنیغ نه ورته نه ګوري خو په غلا غلا کې به ملمته ګوري چې دی خوراک کوي کني کوي نو که خوراک نه کولو بیا ورته ستو نو فلما را ایدیهم کله چې ولیدل ابراهیم علیه السلام ایدیهم د دوی لاسونه را د رؤیت علمی نه ده فلما را ایدیهم دا ورته مفعول اول ده لا تصلوا دا ورته مفعول ثانی ده او کرا د رؤیت بصری نه کوي نو ایدیهم دا ورته مفعول اول او لا تصلوا دا به په موضع د حال کې چې کله ولیدل ابراهیم علیه السلام د دوی لاسونه حال دا چې نه رسید د خوراک ته دا کنایه د دینه د چې دوی خپل لاسونه نه را اوږدول لا تصل الیهم لاسونه نه را اوږدول چې ور رسېدلی وي چې تر لاس وروږد کې لاس وروغځې نو هغه ور ورسېږي نو دوی لاسونه نه ورغځول نو چې نه ورغځول نو نه ور رسېده په مطلب باندې پوه شوي مطلب دا چې نه خوړل نو لاسونه نه ورغځول نو نه ور رسېده نو نه خوړل دا اخیری معنا کنایه ده نکرهم یعنی انکرهم دای ناشنا وګڼل چې دا څنګه ملمانه دي چې خوراک نه کوي و اوجس یعنی ازمر پټ کړه د دوی نه خیفتن یعنی خوفا فزړه کې د دوی نه ویره پټ کړه ځکه هغه زمانہ کې دا عادتو چې د چاته به د تکلیف د ور رسولو اراده شوی و نو هغه ته به دغه ډوډۍ به بیا نه خوړه نو دا وډار شو چې زما ډوډۍ نه خوري ماته د تکلیف در رسولو اراده لکه چې کړې ده نو قالو دی ملائکه په پوه شوي د ابراهیم علیه السلام په مخ کې د خفګان آثار ولیدل نو ورته وی فرمایي چې لا تخف مه ویریږه په مطلب باندې پوه شو د ابراهیم علیه السلام په مخ کې د خفګان آثار ولیدل نو ملائکه پوه شو او یا ابراهیم علیه السلام د خپل زړه راز ورته ویلي چې تاسو ما ته حل وایي ولې خوراک نه کوئ زه خو تاسو نه ویریدم او یا راجح دا ده
چې په بل آیات کې راځي صراحتن ان منکم وجلون تصریح کړی دا چې موږ ستاسو ویریږو موږ تاسو نه ویریږو تاسو څنګه ملمانه چې خوراک نه کوئ ان منکم وجلون موږ تاسو نه ویریدون کیو قالوا لا تخف نو دوی ورته ویلي چې مې ویریږم ان ارسلنا الى قوم لوط دا علت د پاره د دینه هده ولې مې ویریږه بشک موږ را لګلې شو یو الى قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته وامرأته قائمه ساره بنت هاران ابن ناسور پسوات د ابراهیم علیه السلام د تر لوروا د بیبي چې ساره بنت هاران ابن ناسور نومې ده ناسور پسوات او د ابراهیم علیه السلام د تر لوروا نو د بیبي چې ده قائمتن دا ولاړه وا درې توجیهات تر ذکر کوم په قائمتن کې قائمتن دا ولاړه وا چرته ولاړه وا فل خدمت دا د ملمنو د خدمت لپاره ولاړه وا وکانت نساؤهم لا تحتجب التبخذوا ستر او پرده نه کوله لا سیما العجائز منهم خاص کر بوډۍ او خزو خو په پرده نه کوله نو دا بوډۍ وا نو د ملمنو خدمت کولو نو د ملمنو د خدمت لپاره ولاړه وا قائمتن فی الخدمه دویمه توجیه قائمتن وراء الستر د پردې شاته ولاړه وا او د ملمنو سیل کولو دریمه توجیه قائمتن عن الولد د بچینه درې دلی و نوري بچینه راوړه نو د بیبي چې وقائمتن عن الولد د بچیو نه نور ولاړه وا فضحكت نو دی وخندل اولی وخندل و توجیهات الله پاک په توفیق درته ذکر کوم فضحكت وی خندل سرورا بزوال الخوف عن ابراهيم سرورا لزوال الخوف د خوشالۍ د وجنه وخندل چې زما خاون ډیر ویریدل او هغه ویره الله ختم کړه نو د خپل خاون ډیر خفه کېده د ملائکو د وجنه چې ابراهیم علی السلام پسله کې کوم ویره راغله غویره ختم شو نو چې ویره د ابراهیم علی السلام ختم شو الته بیبیم خوشاله شو چې زما میړه ویره ختم شو سرورا بزوال الخوف عن ابراهیم دا یو دویم ولی وخندل دویمه توجیه کان سرورا بهلاك اهل الفساد دا د لوط علیہ السلام قوم ډیر مفسد قوم نو د ابراهیم علیہ السلام بیبي د خوشاله نه وخندل چې دا مفسدين به الله واستبا کوي الله د عذاب د پر ملائکه را لګلي دي درې متوجي بمجموع الامرين دو خوشاله سره یو ځای شو وی خندل یو خوشالي د خاوند د وجنوا چې ویره زایل شو او دویمه خوشالي د دې مفسدینو د هلاکت د وجنوا نو د دې دوړو د وجنه و خندل سلورمه توجیه د دې وجنه و خندل چې د دې ګمان رښتینی شو د دې خبره رښتینی شو کان ضحکها سرورا بصدق ظنها د دې خبره رښتینی شو د خپل خوند ته داسې ویلو ابراهیم علی السلام ته چې لوط علی السلام دا وراره دی روغواړه دا چې کوم قوم ته ورلېګل دی دا ډېر مفسد قوم دی او زما خو یقین دی چې په غوی به الله عذاب را لېږي د خپل وراره دي د وختي روغواړه نو او چې ملایکه راغلي د دې خبره رښتیا شو چې زما خو ته نه ویل چې په دې قوم عذاب راځي نو وی خندل چې زما خبره رښتیا شو او بعضی علما وایي چې دا خندای د دې وجه نه و چې ابراهیم علی السلام ډیر ویریدو ابراهیم علی السلام د ویری د وجه نه وخندل لیکن دا مناسبه معنا نه ده یعنی خپل خاون پورې وخندل ځکه ابراهیم علی السلام وې دې ته ویلو چې زه پیغمبرم او ما کې د څلويختو پهلوانانو طاقت ده او دلته وې وخندل چې ته د دریو کسانو نو ویریدې خدا داسې استهزائی معنا ده دا مناسبه نه ده بل توجیه ده چې دی وخندل من امساك الاضياف عن الاكل د دینه وخندل چې د ملمانه د ډوډۍ ولې نه خوري او بل توجیه ده چې ضحکت من البشاره باسحاق فضحکت فبشرناها باسحاق نو په دې کې تقدیم او تاخير ده بیبي ولاړه وا ماغه تزیره د اسحاق علی السلام ورکو فضحکت دی وخندل وای شو نو آیات کې تقدیم او تاخير ده نو د بشرناها په وجه وخندل او اخیری عجیبه ترجمه ده ضحکت په معنا د حازت فضحکت نو حیز پی راغلو عربان وای ضحکت الارنب فسوی باندې حیز راغلو نو فضحکت یعنی حازت سمدستی الله په حیز شروع کړ
نو فبشرناها باسحاق نو ما دي تزیر ورکړو په اسحاق علیہ السلام ومن وراء اسحاق يعقوب یعنی ووهبنا له من وراء اسحاق يعقوب ما ورته بکړو د اسحاق علیہ السلام پس یعقوب علیہ السلام نو قالت دا جمله مستأنفه ده سائل سوال کړو چې ما فعلت حين بشرت دې څوکړه چې کله زیره ورته ورکړې شو الله جواب ورته ورکړي چې قالت دی ویلی یا ویلتا د ویل نه ده اصله الخزي اصلي معنی د رسوایی دلته د تعجب د لپاره مستعمله شوی ده یا ویلتا یعنی تعجب ده الد زب بچی راولم وانا عجوز او زد نه نوی کالو بوډای ما وهذا الذي تشاهدونه دغه چې تاسو په سترګو ګورئ بعلی دا زما میړه ده بعل میړه ته وای اصل د بعل القائم بالامر څوک چې د چا د امور مدبری نو به خاون ته د دې وجه نه ویل شي چې دا د خزو د مسائل تدبیر کوي وهذا بعلی دا زما میړه او خاون ده شیخن دا حال واقع شوه ده عامل پکې معنا د هاذا ده دا د وصول شلو کالو ده ان هذا لشيء عجيب بشک دا خو یو عجیب شی ده قالوا تعجبين من امر الله ایت تعجب کوي د الله د قدرت نام رحمت الله وزد مظهر په زیاده مزمر د پاره د زیادت تشریف ده د الله رحمتونه او برکتونه دي علیکم پتا سو باندې وبرکاته یعنی خیراته النامیه هغه خیرونه چې زیاتیږي دا پتا سو باندې دي اهل البيت دا منسوب ده بنا بر مدح یا بنا بر اختصاص یعنی یا اهل البيت یا امدح اهل البيت انه حمید مجید بشک الله پاک چې ده حمید یعنی محمود باوصافه مجید یعنی عظیم یا کثیر الخير فلما ذهب عن ابراهيم الروع یعنی الخوف چې کله د ابراهيم عليه السلام نویره ختم شو وجاءته البشرى او راغلو ورته وجاءته البشرى او راغلو ورته زیره راغلو ورته خوشالي وجاءته البشرى یجادلنا نو دې زموږ سره جګړې کوي آینده کې تعبیری په مضارع باندې کړی دی حکایتا لحال الماضیه حکایت د حال ماضی دی یعنی زما سره مجادله کوله یجادلنا جواب د پاره د لما دی یجادلنا حذف د مضاف پکې وکړه یجادل رسولنا زما د ملائکه سره مجادله کوله فی قوم لوط په بار د قوم د لوط علی السلام کې مجادله داسې کوله چې کله د ملائکه زیره راوړو نو به ورته ویل چې ان مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين موږ د لوط علی السلام قوم پسې ورزو د ظالمان دي ابراهيم علی السلام ورته ویل ان فيها لوطا په دې کې خو زما وراره ده هغه باندې عذاب رانه ولای نو دغه مجادله وکړه یو جادلنا فی قوم لوط هغه مجادله دا و چې هغه زما وراره چې پکې دي هغه پیغمبر ان ابراهيم بشک ابراهيم علی السلام لحلیم هغه ډیر حلیم اواه کثیر التأوه من الذنوب ډیر اوه به د ګناهونو نه کول د دې سره لازم څه شی دی ها نرم زړه والا نو د نرم زړه والو منیب راجی کیدونکو الله تم یا ابراهیم یعنی قالت الملائکه یا ابراهیم او فرمایل ملائکه یا ابراهیم اعرض عن هذا الجدال دا جدال پریدا د لوط علیہ السلام قوم به وسنخ لاسیږي انه شان دا قد جاء امر ربك وتحقيق سره راغله ده امر ربك یعنی قدرته قدرت در رب خپل المقضي بعذابهم چې د هغه په وجه د دې د عذاب فیصله شوې ده او یا د امر نه عذاب مراد ده نو د جاء انا به مراد مشارفت مجاز بالمشارفت وي نو د امر می دوه معناګانې وکړي یو معنا دا امر یعنی قدرته المقضي بعذابهم هغه قدرت د الله چې د دوی په عذاب فیصله کړی دا نو جاء په خپل حقیقت پاتې د ځکه دا فیصله شوې ده او که امر په معنا د عذابو کوي نو جاء ماضی ده نو بیا دا معنا د ماضی نه د مراده بیا بدل ته مجاز بالمشارفت ګرځوي یعنی چې دا راتلل نږدې شوي دي د عذاب وانه آتیهم بشک دا قوم چې ده راضی بدوی ته عذاب غیر مردود داسې عذاب غیر مردود چې هغه واپس کیدون غیر مردود غیر واپس کړی شوی بجدال و دعاء دا نه په جدالونو باندې اوس واپس کیږي او نه په دعاګانو
ولما جاءت رسلنا لوطا چې کله راغلی زمون ملائکی لوط علیه السلام ته وبین القريتين 4 فراسخ د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام د قریو په مابین کې 40 فرسخه مزلو نه 4 فرسخه نو دا 4 فرسخه اخواته د لوط علیه السلام قوم نو کله چې هغه ته زمون ملائکی راغلی سی ابهم خفشو پدې ملمنو وضاق او تنگ شو بهم پدې ملمنو باندې زرعا د جهت د طاقتنا زرعا یعنی طاقتا و جهدا زرع مد الید توي د لاس وګدول توي نو دا داسې د لکته چې وای چې مدد الیه فلم تنبه لاس می ورګد کړو خو ورونه رسیدو نو تنگ شو ور باندې د جهت د مد الیدنا یعنی لاس ورګد کړو چې را بچی کی خو ورونه رسیدو وقال وی فرمایل چې هاذا یوم دا ورځ چې دا هاذا اليوم یوم هاذا اليوم یوم دا ورځ چې دا عصیب یعنی شدید دا خو ډیره سخت ورځ ده ځکه دته ملمانه راغله او دا ملمانه چې و دا د امرودانو په شکل کې و د بیګیرو هلکانو په شکل کې او دا قوم خو ډیر مست بيدینه مفسد قوم نو دوی ویلي چې د لوط علیه السلام کرا امرودان راغلي بیګیری خولي هلکان راغلي دي نو د بی عزتۍ په اراده د لوط علیه السلام دروازې ته راغله ټیل ماټیلی شروع کړو چې د هلکان راو باسه او کوشش کولی چې په دیوالو ورواوړي وجاءه قومه راغلو لوط علیه السلام ته قوم د لوط علیه السلام یهرعون الیه دا په موضوع د حال کې د قومهینه حال دا چې یهرعون الیه چې تیزی کولای شو د لوط علیه السلام د کور طرف ته تیزی کېدلی شو د لوط علیه السلام د کور طرف ته یعنی په تیزی د لوط علیه السلام د کور طرف ته را روانو تیزی کېدلی شو د لوط علیه السلام د کور طرف ته ومن قبل یعنی من قبل وقت مجیئهم مخکې دراتلو د دوی نه د وخت دراتلو د دوی نه کانوا یعملون السیئات دوی کول ګناهونه کم ګناهونه کول اتیان الذکور لواتت کول خو د دې لواتت نه الله تعبیر په السیئات باندې کړی دی به اعتبار تکررها دوی به دا کار بیا بیا کول نو په اعتبار د تکرر الله یوی ګناه ته ډیر ګناهونه ویلي دي او یا نور ډیر ګناهونه عبد الله ابن عباس او نور مفسرین دلته ذکر کړی دي چې اتیان النساء فی الدبور زنانه سره به شا طرف تراتک کول یو والمکا شپیلی بیوال او مکا چکی بیوال والصفیر شپیلی بیوال واللعب بالحمام کوتربازی بی کولا والقمار قمار بی کولو والاستهزاء بالناس د خلقو پوری بیرشخند والو د امرودان و هلکانو سره به بد فعلی کولا نو قال یا قومی او فرمایل لوط علیہ السلام چې ای زما قومه هؤلاء بناتی یعنی بنات قومی هؤلاء دغه جنکیانی چې دي بناتی یعنی بنات قومی دا زما د قوم لورګانی دي خو خپل ځان ته منسوب کړي چې دا زما لورګانی دي لأن كل نبي اب لامته هر پیغمبر د خپل امت لپاره پلار دی نو دا په قوم کې چې دا کمی جنکیانی دي دا زما لورګانی دي او اشاره ورته په هؤلاء باندې وکړه لتنزيلهن منزله الحاضر د نازل کړي په منزله د حاضر نو دا د قوم جنکیانی دا زما لورګانی دي هن اطهر لكم یعنی انظف فعلا واقل فحشا دا انظف فعلا ده یعنی دا په نکاح کوي او د دې سره خپل خواهش پوره کوي دا ډیر صفا کار دی او فحاشي په دې کې نشته لکه المیتة اطیب من المقصود عربان داسې وایي میته چې د اطیبه ده د مقصود نه یعنی مطلب دا دی چې د مقصود په نسبت میته بیا ښه ده نو هن اطهر لكم یعنی انظف فعلا او اقل فحشا دا ستاسو لپاره پاک دي نو دوی په نکاح کوي نو فتزوجوهن دلته تقدیر دی پکې هن اطهر لكم فتزوجوهن نو د دوی سره نکاح وکړي په دې پوه شو کنه دا یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې ای زما قومها اولای بناتی دا زما لورګانی دي حقيقي لورګانی ورته خو دي هن اطهر لكم دا تاسو ته اطهر دي دا زما لورګانی په نکاح واخلي او زما د ملمنو به عزتي مکوي
مخکې به داسې چلو چې دوی به ترېنه مطالبه کوله چې دا لورګانې دې موږ ته په نکاح راکړه. لوط علیه السلام نه ورکولې لعدم کفاءتهم، ځکه هغه کف نه و او دارنګې د کفارو سره نکاح هم جایزه نه وه. تزویج المؤمنات من الکفار او یا جایزه وه خو دی اکفا نه وه، دی کف نه و. له دې وجې نه ده ورته ویلې چې دا زما لورګانې خیر دی په نکاح والی او زما د مېلمنو بې عزتي مه کوئ. فاتقوا الله، نو د الله نه ویریږئ. ولا تخزون، یو مه رسوا کوئ، مه مې شرموئ. فی ضیفي په باره د مېلمنو زما کې. الیس منکم رجل الرشید، استفهام د تعجب دپاره دی. آیا نشته دی په تاسو کې یو پوه سړی؟ قالوا لقد علمتم، دوی ورته ویلي چې قسم دی په تحقیق سره ته ښه پوهېږې. ما لنا فی بناتک من حق، چې نشته دی زموږ دپاره ستا په لورګانو کې من حق څه حق، یا حق په معنا د حاجت، دوی ته زموږ حاجت نشته. وانک لتعلم ما نريد، تعلمو په معنا د تعریفو دی، بېشکه ته پیژنې ما نريد هغه چې موږ اراده لرو. دا مفعول به دپاره د تعلمو دی په معنا د تعریفو. قال لو ان لي بكم قوة، نو فرمای لوط علیہ السلام لو ان لي بكم، لو ان لي قوة متلبسة بكم، دا بكم د قوتن حال واقع شوی دی. که زما طاقت وې او متلبس وې ستاسو سره، یعنی ما ستاسو مقابله کولی شو، نو جزای دلته حسب ده لفعلت المقاومة، نو ما به مقاومت کړی وې، ما به د خپل میلمانه در نه خلاص کړی وې. زمونږ په عرف کې هم داسې مسله ده که نه، په میلمه باندې خلک د سر نه تیري. نو لوط علیه السلام هم وفرمیل که زما طاقت وې لفعلت المقاومة، ما به دا مقاومت کړی وې او د خپل میلمه ته به مې تاسو نه وي راپرېښي. او بعضې علما وایي چې لوی تمنایه دی، کاش کې چې زما طاقت وې چې تاسو سره بیا ما کتلي وې چې زما د میلمنو د بې عزتۍ اراده م کړې ده. او آوي الی رکن شدید، او آوي او یا ما پناه نیولی زه ګرځېدی الی رکن شدید، رکن شدید ته. الی رکن شدید، رکن په اصل کې الناحیة من الجبل، د غره غاړې ته وایي. دلته ترېنه قوت او قوي مراد دی. دا قوي خلک د غاړې د غره سره مشابه کړي دي. نو او آوي یا ما پناه نیولی الی رکن شدید، هغه قوي سخته، یعنی قوم مې لرلی او هغوی زما دفاع کولی. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رحم الله تعالی اخی لوطا، الله دې زما په ورور لوط علیه السلام رحم وکړي. کان یأوي الی رکن شدید، کان یأوي الی رکن شدید، د پناه نیوله. چا ته پناه نیوله؟ رکن شدید ته. نو د پیغمبر علیه السلام مقصد د رکن شدید نه الله او آوي الی رکن شدید. عن النبي صلی الله علیه وسلم به الله، مطلب الله. نو کاش که زما طاقت وې یا ما پناه نیولی وې رکن شدید ته. نو قالوا یا لوط، نو یې قوم مراد دی یا ترېنه الله مراد دی. نو قالوا یا لوط، نو دوی ورته ویلي چې یا لوطه انا رسول ربک، دا ملایکې چې پوه شوي چې دته خو ډېر تکلیف دی، نو ملایکو ورته تسلی ورکړه چې ته مه خفه کېږه. انا رسول ربک، من استازي د رب دیو، لن یصلوا الیک، دوی به ستا بې عزتۍ ته در ونه رسېږي. فاسر باهلک بقطع من اللیل، نو بوزه په یوه ټوټه د شپې کې خپل اهل دی. ولا یلتفت منکم احد، او التفات دې نه کوي یو کس تاسو نه. عبدالله ابن عباس د دې معنا داسې کوي ولا یلتفت منکم احد، یعنی لا یتخلف منکم احد، شاته دې نه پاتې کېږي په تاسو کې یو قسم، یو کس دې شاته نه پاتې کېږي په دې کلي کې، ټول د دې کلي نه وځي. او قتاده تاسې به داسې معنا کوي ولا یلتفت منکم احد، یعنی لا ينظر الى ورائه منکم احد، نه دې ګوري شاته په تاسو کې هیڅوک، نو په تاسو کې دې شاته هیڅوک نه ګوري. الا امرأتک، مگر یو بیبیستا، الا امرأتک، مگر یو بیبیستا، دا بشاته ګوري. روایتو کې راځي چې لوط علیه السلام د خپل بیبیم د ځان سره روانه کړې وه. نو چې کله دې ګړبارې واورېدو د عذاب، نو شاته شاته قتل او دا وازونه کول چې یا قوما یا قوما، دا کافره وه دا ښځه. نو یوه کاڼې راغلو او دې پې ولګېده او مرداره شوه.
نو الا امرأتک یوازې ښځه دی دا به شاته شاته ګوري او چغې به وهي چې یا قوما یا قوما. نو په یو روایت کې راځي چې دی د ځان سره بولې وه او په بعضې روایاتو کې راځي چې دی د ځان سره نه وه بولې دی پرېښې وه په همدې کلي کې. نو الا امرأتک یوازې ښځه ستا به هلته پاتې کېږي. دا الا امرأتک دا استثناء د چا نه ده؟ نو ګوره په دې کې دوی احتمال دي. یو احتمال پکې دا دی چې دا د استثناء د فاسر باهلک نه ده. فاسر باهلک خپل اهل دې د شپې د ځان سره بوزه بقطع من الليل الا امرأتک دا ښځه دې مه بیایه دا همدلته پرېږده چې هلاکه شي. نو دا د هغه دویم روایت مطابق چې ښځه د ځان سره نه وبولي نو دا به استثناء د اسر باهلک نه او یا دا استثناء د لا یلتفت نه ده. لا یلتفت منکم احد هیڅوک به شاشاته نه ګوري الا امرأتک ښځه به دې شاشاته ګوري. نو دا به په دې اول روایت باندې بنایي چې ښځه د ځان سره په لاره کې روانه کړې وه خو بیا دې شاشاته کتل او د یا قوماه یا قوماه چغې والې نو الله پاک یوه تیږه راوسته دی پې ولګوله دی هم هلاکه کړه. پوه شو ورباندې؟ ابن هشام فرمایي چې استثناء د اسر باهلک نه ده او دا منقطعه استثناء ده. وجه دا ده چې بدلیل سقوطه فی آیة الحجر سورة حجر کې دا راغلی ده. سورة حجر کې دلته استثناء منقطع راغلی ده. فاسر باهلک بقطع من الليل الا امرأتک هلته داسې دي الا امرأتک نو د اسرې نه استثناء ده. نو فاسر باهلک بقطع من الليل الا امرأتک امرأتک خو په اهل کې نه دی داخل نو استثناء منقطع ده. ابن هشام سے فرمایي ځکه د اهل نه مؤمنان مراد دي. انه مصيبها ما اصابهم بشک دوی چې دي انهم مصيبها بشک دوی چې دي مصيبها رسیدون دا ښځه چې دا رسید مصيبها رسیدون کې د دیته ما اصابهم هغه چې د نور قوم ته رسیږي. ان موعدهم الصبح ان موعدهم زید وعدی د دوی سحر ده وقت د وعدی د دوی سحر ده. الیس الصبح بقریب آیا نه د سحر نږدې نو ته ډېر مه خفه کېږه. فلما جاء امرنا چې کله راغلو زموږ عذاب جعلنا عالیها سافلها نو ما وګرځوله هغه بره طرفې لاندې او لاندې بره شو نو په استر باندې شو. وامطرنا علیها حجارة او ما راورولو علیها په دې کلي باندې حجارة کاڼي من سجیل سجیل څه معنا الطین المتحجر هغه خټه چې تیږه ترېنه جوړه شوې وي. ځکه په بل آیات کریمه کې الله پاک فرمایي حجارة من طین کاڼي خو د خټو نه جوړ و نو دغه ښه معنا ده الطین المتحجر. ځکه بل آیات کې د دې تفسیر راغلی دی حجارة من طین او ابو عبیده د سجیل معنا کوي الشدید من الحجاره سخت کاڼي. سجیل په اصل کې سجین دی. سجین د جهنم نوم دی یا په جهنم کې د یوې کندې نوم دی. لکه د جهنم په کنده کې چې خټه پخه شي او د هغې نه کاڼی جوړ شي. مندودن داسې کاڼی من سجیل یعنی من طین متحجر د هغې خټې نه چې تیږه ترېنه جوړه شوې ده. مندود د ندوده نه دی ندوده یعنی وضع بعضه على بعض للعذاب یو د بل د پاسه خودلې شوي د پاره د عذاب. د هغې خټو د تیږې نه مندودین چې یو د بل د پاسه ایښودلی شوي وي یو د بل د پاسه ایښودلی شوي و د پاره د عذاب. نو مندودین د ندوده نه دی ندوده یعنی وضع بعضه على بعض للعذاب یو د بل د پاسه ایښي و د پاره د عذاب. په دې پوه شو؟ او یا مندودین د ندوده فی الارسال نه دی یعنی یو د بل په څېر راولېږل یرسل بعضه اسر بعض مسومة نشاندار ودا کاڼي. عبدالله ابن عباس فرمایي بعضها ابيض فيه نقطة سوداء وبعضها اسود فيها نقطة بيضاء. بعضی بسپین و تور ټاکې به پکې او بعضی به تور و سپین ټاکې به پکې نو مسومة نشاندارو. دا نشانی د دې دپاره پې لګېدلې وي چې دا د ځمکې کاڼي نه و. ابن جریج صاحب د نشانو تفصیل داسې کوي چې بیاض و حمرة څه سپین و څه سره عند ربک
مسومه عند ربک نشاندارو نشانه کړی شو پنيز د رب ستا باندې یعنی فی خزائنه د الله په خزانو کې تیار دا نشانه شو وما هي وندي دا کانی من الظالمین ببعید دا د ظالمانو نه لري ندي والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كانوا يعبدون الشجره بيدونو عبادت کولو لدی وجندیت اصحاب الایکوي ما لكم من اله غيره نو امر ورته وکړو په صحت د عقاید او رست ورته د معاملات د صحت امر کوي ولا تنقصوا الميكال او مکموي تاسو پیمانه والميزان او تلم د نور قومونو نجات یا عذاب د ایمان یا د کفر په سبب باندې الا قوم لوط و شعيب د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام قوم د دوی د عذاب سبب یوازې کفر نه بلکې د کفر سره د عملونه مو نور قومونه الله یوازې د کفر د وجنه تبا کړ بس کفر کافی خو د لوط علیہ السلام قوم کې کفر او لواتت او د شعیب علیہ السلام په قوم کې کفر او دغه تطفیف په دې تلو په میزان کې کمی کول نو په دې کې اشاره د غایت قبح د دې دوړو فعلینو ته ځکه د دې په وجه په عالم کې فساد راځي د لواتت په وجه او په تلو په پیمانه کې د نقصان په وجه باندې نو دا داسې دی لکه کفر نو د دوی د عملونو الله ذکر کړ انی اراکم دا علت د پاره د نه دې بشک ز ګورم تاسو بخیر یعنی متلبسین بمال تاسو متلبس د مال سره یعنی زه تاسو ګورم چې خمالدار یې و انی معطوف علیه مقدر ده تقدیر د عبارت دا ده چې عدم النقص مقتضا نعم الله په دې تلو په پیمانه کې کمی نه کول دا مقتضا د نعمتونو د الله ده د الله نعمتونو د دې تقاضا کوي و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط او بشک زه ویریږم په تاسو باندې د عذاب د هغې ورځې محیط چې هغه احاطه کوونکی دی په انواعو د عذاب محیط ده په انواعو د عذاب ویا قوم اوفوا الميكال والميزان او ای زما قوم پوره ورکوي پیمانه او تله بالقسط په عدل باندې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموي تاسو د خلکو نه د دوی اشیاء ولا تبخسوا الناس ما القاه الله بعد الإيفاء ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموي د خلکو نه اشیاء ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسو فساد مکوئ پس مکه کې حال دا چې تاسو فساد کوون کیئ په نور ګناهونو بقیت الله د بقیتو مختلف معناګانی دي اخر کې د عبد الله ابن عباس معنا درته ذکر کوم بقیت الله یعنی رزق الله دا یو معنا دویم وصیت الله دریم ثواب الله فی الاخره څلورم مراقبه الله حفاظت الله پنځم ذخیرة الله شپږم فرائض الله وم چې ده ما ابقاه الله بعد الإيفاء دا د عبد الله ابن عباس معنا ده دا اخیری معنا بقیت الله څه معنا ما ابقاه الله بعد الإيفاء ته پورا تول وکا او پورا پیمانه وکا د دې پورا تول او پیمانه نه وروسته چې تا ته الله کوم ګټه پرې خدا دا بقیه چې د خیر لکم تاسو ته بهتره ده د پورا عدل نورسته چې کومه ګټه پاتې شي دا تاسو ته بهتره ده نور معناګان مشته خو دغه کافی دي بس دا د عبد الله ابن عباس په معنا ده بقیت الله یعنی ما ابقاه الله بعد الإيفاء تاسو چې پورا تول او پورا پیمانه وکي او دا غي نورسته تاسو ته کم شی پاتې شي خیر لکم هغه تاسو لپاره بهتره ده مما تجمعونه بالبخس دا هغه څنګه چې تاسو په تول او په پیمانه کې د کمبود په وجه باندې را جمع کوئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ وما انا علیکم بحفیظ او زنیم په تاسو باندې حافظ احفظکم من القبائح چې تاسو د قبایح نه وساتم قالوا یا شعیب دوی ورته ویل یا شعیب اصلاتک تأمرکم ایمو منستا ته امر کوي ان نترک چې مو پریدو ما يعبد آباؤنا هغه چې عبادت کوي زمون پلارانو کان شعیبا کثیر الصلاه شعیب علیہ السلام به ډیر منځونه کول نو دوی ورپورې استهزاء کوله چې دا ته ډیر منځونه کوي دا منځونه تا ته وای تا ته امر کوي چې مون پریدو ما يعبد آباؤنا
هغه چې عبادت کول زموږ پلارانو او ان نفعل دا عطف دې په ما يعبده ان نترك ما يعبد او ان نترك چې موږ پریدو څه شي پریدو ان نفعل نو وو په معنا او دا او په معنا د واو ده وان نفعل فی اموالنا ما نشاء دا خبره پریدو چې موږ کو په خپل مالونو کې هغه چې زموږ ورته اراده ای دا خپل اختیار په خپل مالونو کې پریدو نو زموږ خپل اختیار دی خپل مالونه هم دي دا خپل اختیار نام ته منع کوي انك لانت الحليم استهزاء ورته ویلي قالوه استهزاء ورته ویلي چې انت الحليم تدیر حلیمی او الرشید نیک چلند قال یا قوم ارأيتم اے زما قوم ما تخبر راکې ان كنت على بينة حجة ظاهرة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وهو النبوة چغه نبوت ده وما نفي ده وما اريد او زه اراده نه لرم بما اقول من النهي زه اراده نه لرم په ما اقول باندې چغه عبارت نه نه ده ان اخالفكم چې زستاسو مخالفتکم الى ما انهاكم عنه واذهب الى ما انهاكم عنه او زلاتم هغه طرف ته چې تاسو ترې نه منعکم زه هغه شی تاسو تخوخم چې خپل ځان ته خوخم زه داسې نه کوم چې تاسو منعکم او خپل ورشم الى ما انهاكم عنه د چا پورې تعلق واذهب الى ما انهاكم عنه او چې زلاتم هغه طرف ته چې تاسو ترې نه منعکم زه داسې نه کوم ان اريد الا الاصلاح ز اراده نه لرم مگر د اصلاح مستطعت ترسو چې زما طاقتي وما توفيقي یعنی ما كوني موفقا مصدر مبني للمفعول ده نه دا خبره چې زم موفقم الا بالله یعنی الا بتاییده مگر زم موفقم دا د الله په تایید علیه توکلت خاص په الله زما توکل ده و الیه انیب او خاص الله تزراجی کیګم ويا قوم او اي زما قوم لا يجرمنكم كم مفعول اول ده ان يصيبكم لا يجرمنكم ان يصيبكم لا يجرمنكم شقاقي فاعل د پر ده يجرمن ده كم مفعول اول ان يصيبكم ده مفعول ثاني شقاقي په معنا د معاداتي لا يجرمنكم باعث دنکی پتا سو باندې باعث دنشي پتا سو باندې شقاقي زما سره دشمنی ان يصيبكم د دې خبرې چې و برسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح پشان د هغه عذاب چې رسیدل قوم د نوح عليه السلام ته من الغرق شقاقي کی اضافت مصدر مفعول ته دی یعنی شقاقكم ايايا او قوم هود او یا رسیدل قوم د هود علیہ السلام ته من الريح او قوم صالح من الرجفة والصيحة وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا قطاده تسبوي یا مکانا او نه د قوم د لوط علیہ السلام ستاسو نه لري زمانا او یا لري مکانا واستغفروا ربكم او بخنو غواړي د خپل رب نه دي ثم توبوا الیهم بیا الله ته توبه وباسي ان ربي رحيم ودود زما رب چې ډېر مهربان دی او ډېر مینه کوونکی دی کثیر الود دی قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول نو دوی ورته ویل چې یا شعیب ما نفقه هغه چې موږ ور باندې پویږو کثیرا ما نفقه موږ نه پویږو کثیرا مما تقول د زیاتو هغه خبرونه چې تی وای دا ستا په خبرو خو موږ نه پویږو ته څه ګډوډ لګي د شعیب علی السلام توهین کولو لکه یو سړی غږیږي نو ته ورته وایي چې لا ادري ما تقول ستا په خبر زه سره نه پوهېږم دا ته څه وایي نو داسې د شعیب علیه السلام ته وایي چې ما نفقهو موږ نه پوهېږو کثیرا مما تقول په زیاتو هغې چې تی وایي وانا لنراک فینا ضعیفا بېشکه موږ ګورو ته په موږ کې ډېر کمزور یم ولولا رهتک یعنی لولا رعایت رهتک که چېرته رعایت د قوم دی نه وی که قومي دفاع دی نه وی رعایت رهتک رعایت د قوم دی نه وی زه سهو شوم رعایت پکې مقدر کوي خو د رعایت نه مدافعت مه مرادوي لولا رهتک یعنی لولا رعایت رهتک ستا د قوم رعایت من کو ستا د قوم خیال ساتو دا مطلب نه و چې ستا قوم به ستا دفاع کوي زمونږ ځکه د قوم وړوکی و او دا کافران ډیر زیات و
نو د قوم دفاع متصوره نه و. مطلب دا دی چې هغه ستا د قوم خیال ساتو، هغه کمزور قوم دی نو دغه خیال ساتو د هغوی د وجې نه تا ته هم څه نه وایو. لولا رعایت رهتکم، که چېرته رعایت د قوم دی نه وی، رهت یعنی جماعتک. امام راغب سے فرمایي چې رهت ما دون العشره ته وایي، او زمخشري وایي چې من الثلاثه الى العشره، د دریو نه تر لسو پورې دې ته رهت وایي، او بعضې علما وایي چې تر 7 پورې دې ته رهت وایي. نو که رعایت د قوم دی نه وی، دا وړوکی قوم دی، د لسو نه زیات نه دي. لرجمناکا، تبری صاحب د دې ترجمه داسې کوي، لرجمناکا یعنی لسببناکا، موږ تا ته کنځلې کړی وي، لسببناکا. او ابن زید معنا داسې کوي، لرجمناک بالحجارة، ته به موږ سنګسار کړی وی. وما انت علینا بعزیز، او نه ته په موږ باندې عزیز مکرم او محترم، ستا موږ خیال نه ساتو، خدا د قوم خیال دي ساتو. نو قال یا قوم، فرمایل شعیب علیہ السلام چې ای زما قوم، ارهدي، ای زما قوم، اعز علیکم، هغه تاسو ته مکرم او محترم دی، یعنی د خلکو د رښتې خیال ساتئ او د الله خیال نه ساتئ. نو زما تعلق د الله سره دی چې هغه نبوت دی. ارهدي اعز علیکم من الله، ای زما قوم تاسو ته معزز او مکرم دی، عزتناک دی د الله نه. نو د رښتې او د خپلوۍ خیال ساتئ، د قوم خیال می ساتئ، او د الله خیال می نه ساتئ. واتخذتموه، او تاسو نیولې دی د الله پاکم، وراءکم، شا طرف ته، ظهریا یعنی منسیا هیر شوی، او تاسو نیولې دی دا وراءکم ظهریا، واتخذتموه، تاسو نیولې دی د الله پاک. هو مفعول اول دی او مفعول ثانی ورته حذف دی. واتخذتموه شیئا منبوذا، تاسو ګرځولې د الله پاک شیئا منبوذا، داسې یو شی چې غورځولی شوی دی، وراءکم، شا طرف ته، او ظهریا، او دا تاسو ګرځولې دی هیر شوی. ان ربی بما تعملون محیط، بشک زما رب ستاسو په عمل باندې احاطه کوونکی دی. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای زما قوم تاسو عمل کوئ علی مکانتکم. ابن زید معنا کوي علی حالکم، په خپل حالت باندې تاسو چې څه کوئ کوئ. او دویمه معنا ده علی مکانتکم یعنی علی تمکنکم، چې څومره زور رسیږي دومره کوئ. انی عامل، بشک زبم په خپل حالت باندې عمل کوونکی. سوف تعلمون بعاقبتی وعاقبتکم، زر دې چې تاسو به زما په عاقبت هم پوه شئ او په خپل عاقبت به هم پوه شئ. من یأتیه عذاب یخزیه، چې څوک دی هغه چې راځي ورته داسې عذاب. سوف تعلمون من یأتیه، دا من یأتیه ورته مفعول به دی، ښه عاقبتی وعاقبتکم ته ضرورت نشته. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه، تاسو به وپېژنئ هغه څوک چې راځي هغه ته داسې عذاب چې هغه به دلره رسوا کړي. ومن هو کاذب، او هغه څوک به مو پېژنئ چې هغه کاذب دی. ورتقبوا، تاسو انتظار کوئ. انی معکم رقیب، زم ستاسو سره انتظار کوونکی یم. بعاقبتی وعاقبتکم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وهو الایمان واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دارهم جاسمین. په معنا خو پوهېږئ که نه، جاسمین یعنی میتین علی الرکوب، په زنګنونو باندې مړه پراته. کأن لم یغنوا فیها، دوی داسې و لکه چې نو مقیمه فیها په دې کورونو کې. الا بعدا، خبردار ډېر لرې والی دی د رحمت نه. لمدینم کما بعدت سمود، لکه د سمودیانو دپاره چې ډېر لرې والی او د رحمت نه. دا تشبیه د سمودیانو سره ورکړه، ځکه د دواړو عذاب صیحه وه، چیغه وه، د عادیانو د نورو سره یې ورنه کړه. شل منټه به ووایو بیا به 10 منټه تفریح. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، په تحقیق سره ما لېږلی و موسی علیه السلام بآیاتنا، دا حال دی د مفعول د ارسلنا، یعنی متلبسا بآیاتنا، حال دا چې دا متلبس زما د آیاتو سره. آیات 9 آیات مشهور: العصا، الطوفان، القمل، الدم، الانفس، الید البیضاء، الجراد، الضفادع، نقص من الثمرات، نور آیتونو کې الله ذکر کړي. وسلطان مبین، د دینه تورات مراد دی.
او دا د تورات ذکر ځان ته وکړو لاظهار شرفها والى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. دلته امر په معنا د فعل سره ده. فاتبعوا فعل فرعون، هغوی پیروي وکړه د فعل د فرعون. اتباع کړي که تقلیدي کړي؟ اتباع. نو کوم د فرعون سره دلیل یا د دنه مطالبه د دلیل کړي و؟ نو دا د وابیانو د تقلید او د اتباع په مابین کې چې فرق کوي نو دا غلط دی. اتباع او تقلید یو شی دی. لغت کې پیروي ته وي، دلته لغوي معنا مراده ده. فاتبعوا امر فرعون، اتباع او تقلید اطاعت او اقتداء وکړه د فعل د فرعون لغوي. وما امر فرعون برشید، او نه د طریقه د فرعون برشید یعنی بمرشد الی خیر، خیر طرف ته چاته راهنمایي نه کوي. یقدم قومه یوم القیامت، دی به مخکې رواني د خپل قوم نه د قیامت په ورځ. فاوردهم النار، نو داخل کړه ورته. مراد د اوردهم نه یوردهم دی، یعنی داخلي وي. خو تعبیر په ماضی باندې الله پاک کوي، تحقق د وقوع ته اشاره کوي. نو اوردهم النار یعنی یوردهم النار، نو د نار نه چې حقيقي معنا مراده وي، نو د اوردنه به مجازي معنا مراده وي چې یوردهم. او کله النار نه اسباب د نار مراد کوي چې کفر دی، نو بیا اوردهم په خپل حقیقت پاتې دی. فاوردهم داخل کړه النار یعنی موجب النار، اسباب د اور ته چې کفر دی. دا استعاره تحکمیه ده، ځکه ورود په اوبو کې مستعملېږي او دلته په ضد د اوبو کې مستعمل شو چې اور دی. اوردهم په اوبو کې غټو وهلو ته وایي او دلته په اور کې غټې دي. نو استعاره تحکمیه او مکنیه ده. دا اور د سمندر سره مشابه کړي دي. تشبیه مضمره فی النفس یو ځل د بل ضد سره مشابه کړي. تشبیه مضمره فی النفس استعاره بالکنایه ده، او لازم د سمندر سره اوردهم د استعاره تفعیلیه ده. النار مفعول ثانی د پاره د اوردهم ده. وبئس الورد المورود، وبئس الورد المورود، ډیر بد ده. ورد نصیب الماتوي، المورود دا صفت د پاره د دی الوردو ده. ډیر برخه ډیر بد ده برخه د اوبو. المورود چې هغه ته ورود شوی دی. په مطلب باندې پوه، ډیر برخه ډیر بد برخه د اوبو ده چې هغه ته ورود شوی دی. مخصوص به زم ورته حذف دی چې النار دی. او یا الورد په معنا د ګودر سره دی. بئس الورد ډیر بد دی دا ګودر. المورود دا شي ګودر چې دې ته د کافران ور داخلول شي چې هغه ور دی. واتبعوا دا ضمیر الملأ تراجع دی چې هغه د امر د فرعون پیروي کړی ده. او یا د اتبعوا ضمیر القوم مطلقاً تراجع دی. واتبعوا تابع شو د دوی پسې فی هذه الدنیا، فی هذه په دې دنیا کې لعنت اللعنت، و یوم القیامت او د قیامت په ورځ بم اهل الموقف ور باندې لعنت وي. بئس الرفد المرفود، بئس العون المعان. بئس العون بد دغه کومک، المرفود چې هغه کومک کړی شوی دی. ډیر بد کومک دی چې کومک کړی شوی دی. العون المعان، او یا دا معنا وکړه بئس الرفد ډیر بد انعام دی. المرفود چې دوی ته ورکړی شوی دی. ذالک دا مبتدا ده. دا چې مخکې تیر شو کتا ته وایم من انباء القرى، دا د واقعاتو د کلو نه دي. نقصه موږ تا ته بیانو، نقصه علیک موږ بیانو تا ته. منها یعنی من تلک، منها قائم، من تلک القرى قائم، بعضې د دې قراونه ولاړ دي. وحصید او بعضې داسې دي چې محسود لو کړی شوي دي. وما ظلمناهم او ما د دې قراو سره ظلم نه دی کړی. هم ضمیر قراو ته راجع دی، خو مراد ترېنه اهل القرى دی. صنعت الاستخدام دی پکې. مخکې د لفظ صریحي نه خپله معنا مراده وه او په ارجاع د ضمیر ترېنه اهل القرى مراد دی. ما ظلم نو کړی د دې اهل د کلو سره، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن دوی د خپلو ځانونو سره ظلم کړی و. فما ما نافیه ده. فما اغنت عنهم آلهتهم، نو دفع نکړه د دوی نه خدایانو د دوی. التي يدعون من دون الله، اغه خدایان چې دوی عبادت کولو ما سوا د الله نه. من شيء یعنی شيئا من الاغناء، د اغنت لپاره مفعول مطلق دی. معمولی څه هم دفع نکړه. لما جاء امر ربك، چې کله راغلو عذاب د رب ستا. وما زادوهم غیر تدبیب، او زیات نکړه د امر د رب ستا دوی ته غیر تدبیب یعنی غیر الهلاکی. وكذلك اخذ ربك، دارنګي گرفت د رب ستا د اذا اخذ القرى،
چې کله اهل د کلی رانیسي وهي ظالمه حال دا چې د اهل القرى ظالمي ان اخذه علیم شدید بشک گرفت د رب چې د دردناک او سخت دی ان فی ذلک یعنی فی اخذه سبحانه د الله په دې گرفت کې لآیه یعنی لعبرتا په دې کې عبرت ده لمن خاف عذاب الاخرته د هغه چا د پاره چې ویریږي د عذاب د آخرت نه ذالک دا یوم القیامت چې دا د قیامت ورځ چې دا یوم مجموع دا داسې ورځ د مجموع یعنی یجمع اسم مفعول په معنا د مضارع سره دی را جمع کولې بشي آینده کې له د دې ورځې د قیامت لپاره الناس خلق للمحاسبه والجزاء وذلك يوم مشهود او دا ورځ د قیامت چې دا داسې ورځ ده مشهود یعنی مشهود فيه خلق پکې را حاضر کړي شوی دي را حاضر کړي شوی نه ده خلق پکې را حاضر کړي شوی دي وما نؤخره ضمیر ذلك اليوم تراجه ده چې تعبیر ترنه په عنوان د مجموع سره شوی دی په عنوان د مشهود وما نؤخره من نورست کودا ورځ د قیامت الا لاجل مگر خپل مقرر وخت معدود چې اغلق ده عدد کنایه د قلت نه ده ډیره لګ نیټه ده یوم یاتی په هغه ورځ کې چې را بشي دا ورځ یاتی ذلک اليوم المؤخر نو لا تکلم نفس خبري بنه کوي هیڅ نفس لا تکلم نفس خبري بنه کوي هیڅ نفس بما ينفع وينجي په هغه باندې چې خلکو ته نفع ورسي یا خلکو ته نجات ورکي الا باذنه مگر د الله په اذن به خلک خبري کوي فمنهم یعنی من اهل الموقف بعض د اهل موقف نه شقي بدبخت دی او سعید او نیک بخت دی لف نشر مرتب صلی الله ذکر کوي تفصیل ذکر کوي فاما الذين شقوا هغه کسان الله پاک فرمای شقو یعنی سبقت لهم الشقاوه چې د الله په تقدیر کې هغه بدبخت دي ففي النار هغه په پور کې وي لهم فيها زفير د دوی د پاره په دی اور کې زفير و شهيق زفير ان يملا الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ولم يخرجه والشهيق ان يخرج ذلك النفس یو سړی چې د ډیر غم او د غصې نه سینه ډکه شي او اسویلې ونکي نو دې ته زفیر وایي ان يملا الرجل صدره سینې د غصې نه ډکه شي خو غسره ونه باسي نو دې ته زفیر وایي او شهیق چې اسویلې وکي د غصې نه زړه ډک شي او اسویلې مو کی دا یو معنا ده ولهم فيها زفیر د دوی د پاره به د اسویلې تیرول وي وشهیق او در اسویلې راستل وي کله به اسویلی تیری کله به روباس او بعض علما فرمای چې زفیر لهیب جهنم دا د جهنم لمبی دي نو د جهنم لمبی دي د جهنم په لمبو کې به دا کافر راتاوش اوچت بې کی چې اوچت بې کی د بره طرف نه به ملایکی په ګروزو وهي نو دا اوچتول زفیر دی او دا راټیټول چې ملایکی په ګروز وهي او بیرته ځمکې ته راغورځي دا شهیق دی نو اوچتېدل او ټیټېدل د اور په لمبو کې اوچتېدل او واپس د اور بیخ ته غورځېدل او بعض علما وایي الزفیر الصوت الشدید تیز आवाज ته وایي او شهیق الصوت الضعیف رو आवाज ته وایي زفیر اوچت आवाजونه وایي وشهیق او رو आवाजونه وایي او بعض علما وایي چې اخراج النفس ورده یو سړی چې ډیر په عذاب نو سو باسي او نه باسي نو استل د صابي او نه استل د صابي خالدین فیها همیشه به په دې اور کې مادامت السماوات والارض ترڅو چې اسمانونو زمکي وي دا کنایه د دوام نه ده الا ماشاء الله مگر کله الله اراده ورته وشي نو همیشه به په دې اور کې وي مگر کله الله اراده ورته وشي بنقله من السعير الى الزمهرير چې د سعیر نه زمهریر ته نقل کی نو کله الله داسې اراده وشي چې د سعیر نه واړی زمهریر ته نو به د ور نو بس یخ جهنم ته ان ربک فعال لما يريد بشک استرب ډیر زیات کون کې د هغه څه ده چې د الله اراده ورته وشي نو هر څه د الله په اراده باندې کیږي واما الذين سعدوا هغه چې نیک بخت شوي دي ففي الجنه نو دوی په جنت کې وي نو مخکې فاما الذين شقوا الته معلومه صيغه ذکر کړه هغه په خپل بدبخت شوي
او دلته دوی نیک بخت دي دا د الله فضل دی د الله د طرف نه نیک بخت شوي دي ففي الجنه نو دوی په جنت کې خالدین فيها ما دامت السماوات والارض السماوات سماوات الاخره وارض الاخره ترين مراد ده الله پاک فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات نو د اخرت اسمانونو زمکی هغه دایم دي نو د دوی په دی ور کې اوسېدل دایم دي الا ما شاء ربک مگر چې د الله اراده ورته وشي فاضل ته به استثناء څنګه لګوي دوی به همیشه په جنت کې وي مگر دا چې د الله اراده وشي او د جنت نه به رو باسي نو د جنت نم راستل شته لکه مخکې خو می استثناء داسې ولګوله چې دوی به همیشه په ور کې وي مگر کله الله اراده وشي نو د ور د سعیر نه به زمهریر یخ تر وباسي دلته به د جنت نه کم ځای ته بوزي تاسو امام فرا دلته داسې وایي هذا استثناء لا يفعله الله دا استثناء ده خو الله په دې استثناء باندې عمل نه کوي دوی په جنت کې همیشه وي مگر کله الله اراده وشي او دا الله اراده نه کیږي د الله اراده نه کیږي چې د جنت نه وباسي نو چې نه کیږي نو دوی د جنت نه استلم نشته او بعض علما فرمایي چې الا ما شاء ربک دا الا په معنا د سوا ده خو معنی دا ده چې دلته الله دو د دوام صيغه ذکر کړی دي دوی په دې جنت کې همیشه ما دامت السماوات والارض یو دوام د دینه ثابت شو نو همیشه به الا ما شاء ربک مگر کله الله اراده وشي د دې دوام نه به لک پسې ورواړي کله الله اراده وشي نو څه چلبو کی د دوام نه به پسې لګ ورواړي یعنی دا دوام به نورم پسې زیات کی دوام خو اخر نه لري نو دا مبالغه نورم په دوام کې شو عطاء غیر مجزوز دا عطاء د الله ورکړه دا غیر مجزوز یعنی غیر مقطوع فلا تک فی مریه نو مکیګه ته په شک کې مما يعبد هؤلاء دا هغه څنګه چې عبادت کوي دا خلک ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم دوی عبادت نه کوي مگر داسې کې لکه د دوی پلارانو چې کولو نو دوی په عقایدو کې تقلید کوي او په مقابله د نس کې تقلید کوي وإنا لموفوهم وبشکم چې پورا بور کو دوی ته نصیبهم یعنی حظهم من العذاب برخه د دوی د عذاب نه غیر منقوص حال دا چې نبی کوم شوی ولقد آتینا موسی الكتاب ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت بتاخير العذاب او یا لولا كلمه سبقت بان رحمتي سبقت غضبي کداغه جمله د تاخير د عذاب او یا دا جمله چې رحمته سبقت غضبي دا نه وړاندې شوې ستا د رب د طرف نه لقضي بينهم نو د دوی په مابین کې به فیصله شوې وانهم لفي شك منه هو زمير قران تراجه د مريب سخ شک وان نافيه ده او كلن کې دا تنوین عوض د مضاف الیه نه ده وان كلن نه ان نافيه نه ده ان ده کنه ان خو نه ده وان بشک ان نافيه نه راځي ان نافيه راځي وان بشک كلن یعنی کلم من المختلفین په دې تورات کې چې کوم ډلو اختلاف کړی دی لما یعنی الا وانه كلن من المتخلفین لما ليوفينهم ربك اعمالهم خامخا ليوفينهم وربك پورا دوی ته رب ستا اعمالهم د دوی اعمال یعنی اجزیه اعمالهم ليوفينهم كلام موت ال القسم ده یعنی والله ليوفينهم قسم دې چې پورا بور کوي الله پاک دوی ته جزاء اعمالهم یعنی اجزیه اعمالهم جزاګان د اعمال دوی دا ان نافیه وان او ندی کلن یعنی کلن من المختلفین دغه مختلفین نه دا چې په تورات کې اختلاف کړي دي ندی هر یو د دې اختلاف کوونکو نه لما یعنی الا مگر ليوفينهم قسم دې چې پورا بور کې الله پاک دوی ته اعمالهم یعنی اجزیه اعمالهم جزاګان د اعمال د دوی انه بما يعملون خبير بشک الله پاک د دوی په اعمال باندې خبردار دی فاستقم یعنی دم علی الاستقامت
همیشواله کوه په استقامت باندې. استقامت څه ته وایي؟ لزوم المنهج المستقیم، په مستقیمه لاره باندې همیشه د پاره تلل، چې انسان په خپلو عقیدو، عباداتو، معاملاتو، اخلاقو، معاشرت، معاش، کسب، په دې ټولو کې د الله تابعدار شي، دي ته استقامت وایي. عقیده کې د الله تابعدار شي، عباداتو کې د الله تابعدار شي، معاملاتو کې د الله تابعدار شي، اخلاقو کې د الله تابعدار شي، معاشرت په دې کې د الله تابعدار شي، په کسب کې د الله تابعدار شي، په خرج کې د الله تابعدار شي. نو په هر باب کې د الله تابعداري، دې ته استقامت وایي. نو دم علی الاستقامت، همیشواله کوه په استقامت. استقامت څه ته وایي؟ په هر باب کې د الله تابعداري. نو په هر باب کې ته چې د الله تابعداري کوي، نو په دې همیشواله کوه. کما امرته، لکه څنګه چې تا ته امر شوی دی. ومن تاب معک، تا ته امر شوی دی، او هغه خلکو ته چې توبه ایستلې ده ستا سره. ولا تطغوا، او د الله د حدودو نه مه وځئ، تجاوز مه کوئ د الله د حدودو نه. انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا ترکنوا یعنی لا تمیلوا ادنا میلن، لږ میلان مه کوئ. الى الذين ظلموا، مشرکانو ته. الى الذين ظلمون مشرکان مراد دي. لږ میلان مه کوئ الى الذين ظلموا، مشرکانو ته. فتمسكم النار، کچرتم لږ میلان ورته وکړو دي مشرکانو ته، فتمسكم النار یعنی فتصيبكم النار، بیا به تاسو ته اور در ورسیږي. نو الى الذين ظلمون هم څوک مراد کړه؟ مشرکان. او لا ترکنو د دې معنا مو کړه لا تمیلو ادنا میلن، لږ میلان هم مکوه. د دې لږ میلان تفسیر عبد الله ابن عباس یې کړی دی په محبت باندې، یعنی د مشرک سره محبت مکوه. په مطلب باندې پوه شو؟ بالمحبه، محبت ور سره مکوه. دویم مداهنتهم، مداهنت ور سره مکوه، په دین کې ور سره سستیګما. دریم ترک الامر بالمعروف، امر بالمعروف ورته مو پریدا. او التزي بزيهم، د دوی لباس مو مختاروا. تعظیم ذکرهم، په مجلس کې غټ مو یادوا. مجالستهم من غیر داع شرعي، بغیر د ضرورت شرعي نه د دوی سره کینما. دا ټول د لا ترکنو لاندې داخلي. پوه شو؟ لا ترکنو یعنی لا تمیلو ادنا میلن، لږ میلان هم مکوه. لږ میلان څه مطلب و؟ عبد الله ابن عباس یې فرمایي میل القلب الیهم بالمحبه، محبت ور سره مکوه. دویم مداهنت ور سره مکوه. دریم ترک د امر بالمعروف ورته مکوه. څلورم التزي بزيهم، د دوی لباس مو مختاروا. پنځم تعظیم ذکرهم، دا غوی غټ مو یادوا. اوم مجالستهم من غیر داع شرعي، بغیر د ضرورت شرعي نه ور سره کینما. او القيام لهم، د احترام د پاره ورته مدرېګا. نو دا میلان مکوه مشرکانو ته. فتمسكم النار، نو بیا به تا ته در ورسیږي اور. کته دا معاملې د کافرانو سره دی وکړي، محبت دی وکړو، مداهنت دی وکړو، ترک د امر بالمعروف دی وکړو، د کافرانو سره دی په لباس کې ځان مشابه کړو، دا غوی تعظیم دی وکړو، بغیر د ضرورت شرعي نه ور سره ناسته پاسته دی وکړه، دا غوی د احترام د پاره ورته ودرې دی. نو فتمسكم النار، نو تاسو ته به الله پاک فتصيبكم النار، اور بدر ورسیږي. په دې پوه دا هغه چا به څه حال وي چې یمیلو کل المیل. پرویز مشرف دی، اشرف غنی دی، او دا د اسلامی حکومتونو ټول بادشاهان. یمیلو کل المیل، کامل میلان دی. یتهالک علی مصاحبتهم، ځان وجنی خود د سره دوستی کوي. خدای دې خپشي پروانه لري، خو چې ټرمپ خپنی شي بیا به رزق را نورک شي او دولګي نه به مردار شو. خو چې ټرمپ را نه خپنی شي، پلان کې کافر خپنی شي او پلان کې کافر خپنی شي، ټول زندگی د کافر په خوشاله کې د تیر کړه. دا زموږ حکومتونه هم دا شری کنه دي. د پاکستان حکومت ټول زندگی د امریکای په خوشاله کې تیر کړه. د افغانستان حکومت خپل ټول ژوند د امریکای په خوشاله کې تیر کړو. د سعودي اوسنۍ حکومت خو ټرمپ وای دا زما بندگان دي، دا خو د سره د الله بندگان نه دي. نو پورا میلانی ورته کړی دی اسلامی حکومتونو الا ماشاء الله. یو بچرته مستثنی، لکه ماته دا د ترک رجب طیب اردوغان راته ډېر ښه خوند راکوي، ډېر غیرتي سړی دی. دا لږ یو ترېنه مستثنا کیږي. او د امارت اسلامی د مجاهدین چې کم دي، القاعده او دا کم چې څوک جهاد کوي، د دوی نه ما سوا نور تاسو ټوله دنیا ګورئ، د کافرانو په مینه کې ځان هلاک کړو.
او د زندګۍ مقصد دی چې بس صرف اوس دا کافر رانه خوشاله شي، صرف د یو څو روپو ډالرو دپاره. نو فتمسکم النار، تاسو ته به در ورسېږي اوره. نو دا خلک یو میلان دی کافر ته، لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نو دا سړی خو مایل دی کافر ته، دا څوک چې ورسره په زړه کې محبت کوي یا ورسره مداهنت کوي یا ترک د امر بالمعروف ورته کوي یا د هغوی په شان لباس اغوندي یا د هغوی تعظیم کوي او یا بغیر د ضرورت نه ورسره کینی یا ورته د احترام دپاره درېږي، دا خو رکون او میلان دی. دغه رکون او میلان دی. دا کم سړی چې پورا ټوله زندگی د کافر په خدمت کې تیری، نو دا میلان ظالم ته نه دی بلکې دا عین ظلم دی. یو سړي حضرت سفیان ثوری رحمه الله ته وفرمیل چې زه ظالمانو ته جامې ګنډم، آیا زه د دوی په اعوانو کې حسابېږم، د دوی په کومکیانو کې زه خیاطم جامې ګنډم؟ هغه ورته ویلي چې لا انت منهم، ته ظالم یې، د ظالم کومکی نه، ته ظالم یې. والذي يبيعك العبرة من اعوانهم، اتا باندې چې چا ستنه خرڅه کړې ده هغه په امدادیانو کې راځي او ته چې په ظالمانو کې. نو یو میلان دی ظلم ته، بل ظلم دی. نو ته په ظالمانو کې داخلي، اپتا چې چا ستنه خرڅه کړې هغه د لا ترکنو مصداق دی. هغه ته الله وایي چې مه مایله کېږه، دا ستنې پې مه خرڅوه، ته خو ورته جامې ګنډې، ته خو غټ خدمت د دوی کې. امام اوزاعي رحمه الله فرمایي الذباب علی العذرة احسن من قارئ علی باب هؤلاء. په ګندګۍ چې مچ ناستي دا د داسې علماو قاریانو نه بهتر دی چې د ظالمانو د دوی په دروازو ولاړي. دا علماء سوء تاسو ګورئ که نه، د دې بادشاهانو په دروازو کې ولاړي او د هغوی رواو ته روا وي او د هغوی نارواو ته ناروا وي. بله ورځ مې خبرونو کې یو کس وکتو عمره کې دی او ما د خپلې عمرې ثواب ټرمپ ته بخلی دی، د عمرې ثواب مې ټرمپ ته بخلی دی. او د حرمینو امام یو بیان مې واورېدو، هغه وایي ټرمپ د الله خادم دی. د حرمینو تاسو اورېدلی که نه؟ ټرمپ د الله خادم دی. نو الذباب علی العذرة، په ګندګۍ باندې مچان د دغې خلکو نه بهتر دي چې د دې ظالمانو دروازو ته ولاړي او د خپل دین د دوی په پښو کې قربانوي. په یو روایت کې راځي ما من شیء ابغض الی الله من عالم یزور عاملا. الله ته مبغوض ترین هغه مولا او قاری دی چې د مالدار سړي دروازې ته ولاړي د پیسو دپاره او ظالمانو تدریږي د پیسو دپاره. وما لکم من دون الله من اولیاء، او نه به ستاسو دپاره ما سوا د الله نه څه دوستان. ثم لا تنصرون، بیا به ستاسو سره امداد نه کېږي. واقم الصلاة طرفي النهار، او سم ادا که منځ طرفي النهار، په دوو طرفونو د ورځې کې، الصبح والمغرب. وزلفا من الليل، یعنی ساعاتا من الليل، صلاة العشاء والمغرب. بعضی علما د طرفي النهار نه مراد څلور منځونه راغله که نه. اقم الصلاة طرفي النهار، دو طرفه د ورځې، سحر او مازیګر. وزلفا من الليل، ماښام او ماخوستن. او د ماسپښین منځ اقم الصلاة لدلوک الشمس. نو پنځه منځونه پوره شو. ان الحسنات، بشک حسنات چې دي، یذهبن السیئات، دا ختمی گناهونه، یعنی یکفرنها. او یا ان الحسنات، بشک نیکی چې دي، یذهبن السیئات، یعنی یذهبن المؤاخذة علیها، مؤاخذه په گناهونو ختمی. نو یا عین گناه ختمی یا مؤاخذه په گناه ختمی. د حسناتونه مراد ما يعم، عام حسنه مراده ده. پنځه منځونه دي که نور فرایض دي دا ټول پکې داخل دي. یذهبن السیئات، د سیئاتو نه صغایر مراد دي. نو د حسناتو په وجه باندې صغایر ختمیږي، کبایر نه ختمیږي. کبایر په توبه ختمیږي. حدیث کې راځي الصلوات الخمس کفاره لما بینهما مجتنب الکبائر. نو د پنځه منځونه چې دي دا د صغایرو دپاره کفاره ده، د کبایرو دپاره نه ده. ذالک ذکرام، دا وعظ دی للذاکرین، دپاره د پند اخیستونکو. واصبر، او صبر کوه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا، یعنی فهلا كان من القرون من قبلكم اولو بقیة، ولی نو داسې چې وې، ولې داسې نه کېده چې وې من القرون، د اهل د قرونونه چې ستاسو نه مخکې اولو بقیة، ولی په دوی کې د عقل والا خلق نه پیدا کېده. ینهون عن الفساد فی الارض، چې خلق منع کولې د فساد نه په ځمکه کې.
الا قليلا ممن انجينا لكن قليلا منهم نهوا عن الفساد استثناء منقطع ده لیکن لګ د دوی نه هغوی نه د فساد نه کوله هغه خلکو انجینا منهم چې ما نجات ورکړو د دوی نه واتبع الذين ظلموا او پیروي وکړه هغه خلکو چې ظالمان دي ما اترفوا یعنی ما انعموا فيهم دا هغه څه پیروي وکړه اترفوا فيه چې دوی ته پکې نعمتونه ورکړې شوي انعموا فيه وكانوا مجرمين او دوی په طبيعت کې مجرمانو وما كان ربك ليهلك القرى او نه د رب ستا چې هلاکي اهل القرى بظلم په سبب د ظلم او حال دا چې واهلها مصلحون اهل د دې قری امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوي نو الله دوی ته عذاب تر هغه پورې نه ورکوي تر څو چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر والا پکې اصلاح کوونکی پکې وي ولو شاء ربك او اراده کړې وستا رب لجعل الناس امه واحده نو ګرځولې به دا ټول خلق امه واحده مجتمعه على الدين الحق دا بټول یو ډله او په حق دین برا جمع ولا يزالون مختلفين او همیشه دي دوی مختلفین اختلاف کوونکی یو د بل سره اختلاف کوي بعضی په حق دي او بعضی په باطل دي د عقایدو نه خدای اختلاف په عقایدو کې دی الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې ستاره ور باندې رحم کړی دی نو هغه په عقایدو کې په سم لار روان دي ولذلك لام د عقوبت د پاره دی یعنی لثمره الاختلاف لوجد ثمره د اختلافنا وهو كون فريق في الجنه وفريق في السعير ولذلك لوجد دې ثمره د اختلاف نه چې یو ډله جنت ته لاړ شي او بل جهنم ته لاړ شي خلقهم الله دوی پیدا کړی دي د دې ثمره د اختلاف لپاره الله دوی پیدا کړی دي په معنا پوه شو کنه ولذلك د چا لپاره د ثمره د اختلاف ثمره د اختلاف صدا وهو كون فريق في الجنه وفريق في السعير نو د دې لپاره الله دوی پیدا کړی وتمت کلمت ربک وتمت یعنی نافذ شو کلمت ربک یعنی قضاء ربک نافذ شو فیصله در ربستا هغه فیصله در ربستا داوا چې لاملا ان جهنم زبدکم جهنم من الجنه یعنی من عصات الجنه د ګناګارو پیریانو نام او یا اتباع ابلیس والناس او د انسانانو نه اجمعين ټول من عصات الجنه والناس اجمعين وكلا دا مفعول د پاره د نقص ده وكلا نقص دا ورسته د نقص د پاره د مفعول به ده وكلا یعنی كل نبئن هر واقعه چې دا غټه واقعه نقص عليك منګه بیانو تا من انباء الرسل دا صفت د پاره د محذوف ده صفه المحذوف وكل نبئ من انباء الرسل هر واقعه د واقعاتو د پیغمبرانو نه نقص عليك مونږه تا ته بیانو داسې واقعات نثبت به فؤادك چې ستاسو ور باندې ثابت قدم کو نو تا ته په تسلی ملو وجاءك في هذه يعني في هذه سوره یا في هذه الايه یا في هذه الدنيا راغله تا ته په دې صورت کې یا په دې آیات کې یا په دې دنیا کې الحق يعني الامر الثابت المطابق للواقع داسې امور در تراغلي دي داسې اوامر چې هغه ثابت او مطابق د واقع سره دي وموعظه او وعظونه در تراغلي دي وذکر او پندونه در تراغلي مؤمنانو ته وقل للذين لا يؤمنون تو يا غي خلق ته چې ایمان نه راوړي اعملوا على مكانتكم تاسو عمل کوئ على حالكم یو معنی ده على حالكم بل معنی ده على تمكنكم چې څومره موس رسیږي ان عاملون وانتظروا بنا الدوائر تاسو انتظار کوئ په موږ باندې د مصیبتونو ان منتظرون بكم الدوائر موږ هم انتظار کوو په تاسو باندې د مصیبتونو ولله غیب السماوات والارض د الله د پاره دی هغه اشیاء چې غایب دي په اسمانونو او زمکو کې ویلیه یرجع الامر امر په معنا د شان سره دی شان الله تراجی کیږي ټول فاعبده نو سمره د ما قبل دادا چې دومره قادر او عالم ذات دی فاعبده نو د الله عبادت وتوکل علیه او خاص په الله توکل وکم وما ربک بغافل عما تعملون او نه د رب ستانه خبره د اغنا چې تاسو یې کوي تعملون کی تغلیب د مخاطب ده په غیر مخاطب یو لس منټه وروسته Yes, sir.
کاری دي کنه بس رنګ